صلى الله على محمد النبي الأمي درست العلم حتى صرت خطبة ونلت السعد من مولى الموالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبر الميت وكلچ قبر تکوس کړي شي مړې اتاه ملکان راشدة دو ملائک اسودان د تور رنگونو والا ازرقان شین سترګي ګوره چې د چا سترګې شتي نو د هغه رنګ سپینې نو هغه سره ډېر خوند کوي او چې سترګې شتي رنګ یې تور وي نو دا لږ هیبتناک دي. یقال ویلی کېږي لأحدهما یو د دې دواړو ته منکر وللآخر دې بل ته نکیر معنی ډېر ناشنا فوجین دي. فیقولان نو وایي دا دواړه ما كنت تقول في هذا الرجل ويقول هو عبد الله ورسوله دا هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان يتو إذا دوانا قد كنا نعلم مكتفت وأنك تقول هذا تاسب وإذا من تستادا جواب لمخكنا معلومة مؤمنه. ثم يفسه له بيبكلا والي راشد دفارة فقبر ذلك 70 زراغا أو ياغذ في 70 زراغا فاویا گذکی گور اویا گذرال بل جاکے ببل روایت رازین پتاسو با نقض واردوم. ثم ينور له بیا بروخان شدد دفارا رنا برا شدد دفارا پیه پدیک ثم يقال له نم لولوشا نم ودشا فیقول دی بویز واپس کېږي مخبل اهل تا خبر ورته ورکوما فیقولان نم ودشا کنومت العروس پشانت دود کی دل د عروس. د عروس اطلاق د واده په لکم کېږي او د عروس اطلاق په ناوی باندې هم کېږي. فکر دې دا هغې پشانت بېغمه دغه شه د ودشه ولې چې د چا واده دی نو واده والا اخو بېغمه دی هغه څوک کار مار منډه ترله هېڅ نه کوي ولې واده دی او د هغه ناوې هم واده دی هغه ناوې بچی نه پخوي که هغه ناوې کړی شوي وي هغه په شان ته بېغمه دغه شه د اوده شه. ښه دی په دې رواج کې چې د دې علاقې د خلکو رواج ښه دی د واده والا هلک قلارې په عزت سې په کرسۍ کېنولې یو راځه او بل راځه څېرې او ګلان دا ورته ورچوي خبره باندې پیښ شولې. او بل چې دی صاحب زمونږ په دې قبایلو علاقو کې هغه د واده والا هلک د دې نورو نه زیات لالان دی په دې وریجو په دې ډوډو باندې دا جامې مامې ځان له څه کړي ګډې وډې کړي بیا چې کله جنګ له ځینو بیا ورته جامې څه کوي راواچي او په خپله ملته خدمت کوي. نو دا خوی ښه دی چې د واده والا هلک په عزت باندې ناستی وي ښه ده ها. نام که نومت العروس الذي آغا چې نرا بیداری د لرا مگر محبوب د اهل د الیه د ته چې هغه زوج دی یا زوجه ده تر دې پورې چې راپورته کړي د لره الله تعالی د خپل زیاده ډډې نه ذالک چې دغه دی وان کان منافقا که چېرته منافق وي کافر وي قال نو دې څه وایي سمعت الناس ما اورېدلي د خلکو نه یقولونه چې هغوی به ویلې قولا وینا فقلت نو ما ویلې مثله په مثل د هغې باندې لا ادري نه پوهېږم بس خلکو به څه ویل ما به هم هغه ویل خلکو به څه کول نو ما به هم هغه کول. فیقولان نو توبه وای دا دواړه قد كنا نعلم منګ ته فتوه انک تقول ذلک چې ته به دا خبره کوې فیقال وبویل شي للارض ځمکې ته التئیمي را پیوسته را جمع شه علیه په ده باندې نو را جمع به شي په ده باندې فتختلفان یو بل کې به ننوځي اختلاف دې ته ویې دوه ګوتو ته ګوره یو بل کې چې ننوځي دا یو اخوا لاړ شي دا بل دې خوا دې ته اختلاف یعنی دا ګوتې دې خوا دي او دا دې خوا دي اوس ورته ګوره دا به هغه طرف ته شي دا به دې خوا شي دې ته ویل کېږي اختلاف په یو بل کې به ننوځي ازلاغه پختۍ ده دا لکه وختي به راځي ګوره خام فلا یزالون همیشه به فیها په دې کې معذبا عذاب ورکړی شوی تر دې پورې چې راپورته کېده لره الله تعالی د زید ډډې لګولو نه ذالکه چې دا ده د ده خو پکې ډډه لګول نشته ټول عذابونه دي که نه ولیکن دا صورتن یې ورته دغه ویلي یا د دې بل سره مشاکلتن
اسناد د دې روایت صحیح دی ها. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتيه رابشدي ملتا ملكان دو ملائك نراكي بني دلرا فيقولان أبوي له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدرك تحت الصفات هذا فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به ما ایمان راوړو په دې باندې وصدقت تصدیق مې وکړو فذلك قوله تعالی يثبت الله الذين آمنوا ثابتوي الله تعالی کسان چې ایمان راوړي دي بالقول الثابت په وینا ثابت باندې. قال فينادي مناد آواز بو کی آواز کون کے من السماء د بر طرفنا ان صدق عبدی بنده می رښتیا ویلې فافرشوه من الجنه نو تاسو ورته بسترې خوري کوي له جنت والبسوه من الجنه او کپڑے ورواچوي له جنت او کلاو کې د پر دروازه جنت ته نو کلاو بشیدته دروازه د جنت ګور دی مړی لبه د جنت بستر راشي او د جنت لباس بول راشي او کله چې د قرآن عالم یا د قرآن قاری چې سینه کې د قرآن یا د قرآن علوم لزی ورکړی دی نو دله به دا قرآن شریف لاړ شي دا به ورته شفاعت کوي درخواست به ورته دغه کوي نو دا اویا زره ملایکو په جلوس کې به دلره دا بستره او دا جوړه د جنت راشي دا اویا زره ملائکو پچا بانی پا جلوس کی بولا راشی. حال فیاتیه نرازی بدتا من روحها اغا کلی حوا د کلی حوا د جنت و طیبه خوشبی د جنت و یفسح له کلاوالی بوشی د پارا فیها پا دی قبر کی مد بسره پا اگدوالی د نظر د باندې نو تپو زیاده دی التوی اویا گدا پا اویا گدا کی باورتا کلاوالی راشی او دلتوی مد بسوری اندازه د وګدوالی د نظر ده چې د څو ځفونی نظر لګي خبر بدون کلاوي د دنیا په شانته به کلاوي اوس به سکه اکدراله اوس به سره سکه الکه یو جواب خدا دی چې دا یاد ساته چې عربین او یا یاد کړو دا او یو نه او یا نه مراد او یا نه شپږ او یو نه شپږ مرادی کنه دا او یو نه ډیر زیات مراد وی اکدې دی او یو نه ډیر زیات مراد وی دا ډیر زیات نه دی تعبیر بچا باندې کوي مولا صاحبہ او یا په او یا نو بس بیا خو خبره مد بسوریه سره څه شوله برابر شوله الکه دویم جواب پدې کې نه دا کدا وکا دویم جواب دادې سیب علیه رحمتام چې ټول دوستان یو شانتی مګاڼه رحمانه چرګوټی چې پتا اوخري دوست آغا دی فکر یو آغا دوست دی لکه چې راشي تا ولا لاړې چولې دی ولا راوړې بل دوست دی رالی نو اغله دی کباب راوړو ګوره لکه ترقی ده بل دی رالی اغله دی چرګ راوړو بل دی د کبانو پروګرام وکړو ټول دوستان یو شانتی مګاڼه رحمان ادنا نه ادنا اغلب اویا په اویا غزا باندې قبر کولاو شي او اعلا دا غد پاربا مد بسوره شي وبينهما تفاوت په مابین د دې دوه کې بنور درجات متفاوته بعضها اعلى من بعض چاله سمنا الک بل تطبیق پکې څوک کوي شي بل تطبیق داده د باجوړ قصه مصدر تطبیق شو دغه دراله د باجوړ خډيري قصې دي خو دا قصه د دلته کوم یو لګوي به کوم یو لکه باجوړ کې د حوض والا قصه چې راغلی و په خوا چې قندار استاد رالی وس به خبره څه شي حل شي قندار استاد په دې باندې جګړه ده چې دا جیوړ څو
دا حوض څو کاسې دی ویل کاسه کاسه بویه دونه کاسې چې د دې حوض هم نه وي بیا دا حوض یو کاسه دی بیا دا څه او که دونه کاسې چې دا په دې د جې په دې نیمه باندې وي کاسه نو بیا دا حوض دوه کاسې دي هلکه رښتې خبره یې وکړه او که دا خو کاسه کاسه نو وروره اوس وله ورکه جواب ناوخته هم راځي جواب هم نه ویله گز گز بویه ته کم گز یادې دا زراغ دی ته وایي فکر دی دا باغ ده او دا زراع ده دا یو لاس نو دا یو لاس د چا که د جبریل امین په لاس باندې گز کې د جبریل امین زراع د دې نه فرض که مراد شي نو وروره د جبریل امین زراع د مد بصورهین هم پسې ورخوا دی مد بصورهین هم پسې ورخوا دی نو گز او یا گزا او یا گزو کې نو گز پته نه ده معلومه چې خدای خبر چې دا گز به کم یو گز وي نو هغه گز او د مد بصورهی په منځ کې څه نو دغه رانلې تضاد رانلې ولې ځکه دغه او یا گزه به همداسې چې د نظر نه به کنټرول نه او دارنګې دا مد بصورهی په نظر باندې کنټرولو نه دا نو دا تطبیقات شو بین الحدیثین مبارکین فرمایا واما الکافر چې کافر دی په ذکرانو ذکر کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موته مرګ داغو قال ويعاد واپس بشي روح د په جسد د کی یعنی اور بشي د ملکان ويجلسانی کی بنی دلرا فیقولان من ربک يعاد روحهم کې عذاب القبر کې لون بیا سره کې دغه ویل کنه چې دا زمونږه مسله کم دی تم مدمر تداویلی چې دا روح به توافس بدن لراضی او په بدن باندې دا سی فرق دی ته اشراف وي اشراف دا سی نوع من الحیات انسان تراشی چې پاغي باندې د دردونه او خوشالۍ محسوسوي شي دردونه خوشالۍ محسوسوي شي ګوره دا معاملې بدلی دي بدلی داري دنیا کې چې د خوشالۍ او د خفګان د پاره ټارګټ اولا او بالذات هغه جسد چې د چا بدن له یو سوک ورکړي او د املای درد وکړي نو روح یې خفه شي اول ملا خوب شي بیا وروسته روح خفه شي دې بدن لره ډمبره اخري وي چې نو بدن ته اول تکلیف ورسي نو بیا روح هم صحیح خفه شي او په قبر کې معامله د دې بالعکس ته اولا او بالذات ټارګټ روح وي او بیا دقه شي جسد هم د هغې سې روح او جسد دواړو ته عذاب او ثواب وي او په اخرت کې بیا د برزخ نخوا معامله نور هم بدله ده هلته روح او جسد دواړه اولا او بالذات ټارګټ وي دې ته باندې پوه شولې ملا صاحبه هذا وس نو ویاتیه راشدت ملکان یو دو ملائک فیجلسانی کینی دلرا فیقولان من ربک فیقولو ها لا ادری فیقولان له ما دینک فیقولو ها دا دړې خفګانه کوي لا ادری فیقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم چې لېږل شوی دی په تاسو کې فیقول ها لا ادري فینادي منادي من السماء ان کذبه دروغي ویلي عبدي ورته وایي دا عبدي لایق نه دی کنه ګورال ته وایي ان صدقه عبدي او دلته عبدي نه وایي ان کذبه دروغي ویلي دروغ پیژنئ یا دروغ نه پیژنئ څه ته وایي په دروغو کې درې مسلکه چاته معلوم دي عدم مطابقت د کلام دی د واقع سره نمبر 2 عدم مطابقت د کلام دی د اعتقاد سره نمبر 3 عدم مطابقت د کلام دی د واقع اعتقاد دواړو سره به عدم مطابقت وي جاهز استاد پکې څه کړی دا دا خبره کړې ده او په دنیا کې یا دروغ دي او یا رښتیا دي او بس دا د جمهور رایه ده په منځ کې بل څوک راځيږي نه او جاهز وایي چې نورې هم پکې داسې خبرې نشته چې نه دروغ دي او نه رښتیا دي افترا علی الله کذبا ام به جنه نو دا جنه قسیم دی د کذب د پاره وقسیم الشی یجب ان یکون غیره درجه در عباس
لږ لږ یې زده کوئ که نه ها تاسو چې پخواني کتابونه د ځان سره راوړئ چې لږ لږ را تازه کېږي د صدق او د کذب مې ته 3 تعریفونه وکړل په لږ ساعت کې او دا مې هم درته وویل چې هلکه د صدق او د کذب نه علاوه داسې یو درېمګړی شته چې نه صدق او نه کذبي نو جاهز ماما وایي چې شته او موږ جمهور عالمان څه وایي نکشي هذا اوس ان کذب دروغ یې ویلي فافرشوه من النار بستره ولا خوله کوي د نار نه او جوړه ورته ورواندوي د نار نه وافتحوا له بابا الى النار الله هم دې وساتي قال فیاتیه راځي به درته من حرها د ګرمایش د جهنم و سمومها د لوګي د هغې نه سموم اصل کې ګرمه هوا او ګرمه هوا په دې یخنۍ کې ډېره خوږه لګېږي هغه بوډۍ چې وایي خدایه په دواړه جانه درنه ویل اور غواړم هغه اور ته ګرمه شوه په دواړه جانه درنه څه غواړم اور دنه غواړم په ګوره اوړي کې چې چا اور په خوب کې ولیده نو دا خطرناک خوب دی او په ژمي کې چې چا په خوب کې اور ولیدو نو دا ډېر قیمتي خوب دی فکر دې راغلی دا د مالداره کېدلو دی هر ګرمایش او سموم هغه ګرم تاو ګرم لوګی حال ویضیق علیه راتنګ شي په ده باندې قبر د تر دې پورې چې یو بل کې ننوځي فيه په ده کې ازلاغ پختۍ ده ازلاغ پختۍ ثم یقید له بیا مقرر شي د دپاره اغما او اسوم اغما معنا ړوندا اسوم معنا کون اغما اوس به څه کوئ اغما څه ته وایي وما ادراک ما اغما تاسو ته اوس اغما هم نه پېژنئ به تاسو څه وایي اغما معنا څه ده ړوند څه ته وایي چې نظر یې کنه کې دا برجۍ دا ړنده ده برجۍ ړنده ده خزان چې دا وایي برجۍ ړنده ده نو هغه حدیث له ورشه او شیخ صاحب ته ووایي استاد مدرسې برجۍ وی ړنده ده ته وبوې سترګې نشته چې سترګې نه وي نو هغه ړوند دي سترګې عدیم البصر من شانه ان یکون بصیرا اوس به راشو لاړام له د لاړم سترګې نه وي د لاړم سترګې نه وي نو نظر امکان نه کوي نو وایې لاړم ړوند دی یا نه دی ستاسو کتابو څه وایي وما هو المنطق لړم څه به څه کوي لړم سترګې نه لري هغه کم نوعه د لړم چې ده حیات الحیوان د دمیري ګوره عجایب المخلوقات د قزویني ګوره نو وروره لړم سترګې نه لري ړوندا ورته وی د اعما اطلاق پې اوس کې که پې نه کې ته خو اعما هغې ته وایي چې سترګې وي او بې نظر کار نه کوي که بیا عدیم البصر وي کارم نه عدیم وي نظر پکې نه وي ولې لکه هغه اوده به هم ترې وباسي نو عدیم البصر من شانه ان یکون بصیرا کې د تاسو څخه پوښتنه دا ده چې آیا لړم دا ړوند دی که نه دی او سند صرف په دې یو سوال دی دا سوال هم ټیک نه کړو سند دله نه درکو د دورې په نیمه کې سند منګه دا لړم بالکل دا اعما دی ولی من شانه ان یکون بصیرا ترجمه په حاشیه د خطبه مبارکه کې راغلی ده من شانه هغه ښایسته ترجمه کړې من شانه څه معنا ده من جنسه و نوعه و فرده ښه دی نو لړم که دا یو لړم دی روان دی په دې دیوال باندې که په اتباع د فرد سره د دی بصویر نه دی ځکه سترګې نشته نو نوعې له بیا لاړ شو نو نوعه د لړمانانو نو هغې هم سترګې نشته هغې هم سترګې نو بنوعهم دا من شانه ان یکون بصیرا نشو جنس له بیا لاړ شو نو دا لړم جنس حیوان دی حیوان خو من شانه ان یکون بصیرا دی کن حیوان خو من شانه ان یکون بصیرا دی کن نو لہذا لړم باندې اطلاق د اعما ټیک دی خو برجۍ باندې ټیک نه دی
لکه برجی نبی فرده من شانه ان یکون بصیرا ده، او نبی نوعه من شانه ان یکون بصیرا ده، او نه بجنسه من شانه ان یکون بصیرا ده. من شانه ترجمه ده یاد کړله چې یا بپرده د شان د بصیر وي، او یا نوع د بصیر وي، یا جنس د بصیر وي. نو جنس په بصیر دی که دا جواب په کوم دا چې کوم دی کې د په منطقیانو باندې وارد که من بیا په څه کېږي ملا صاحب اب کې بندي خدا په حاشیې کې دی د چا د قطبي ها ان شانه ان یکون بصیرا. راځه اوس نو مقرب شدت فار اعما، نو اعما کې مې مخکې هغه سوال کړی چې دا فصل کې اعمایو دی، اعمایو بر وزن افعالو د صغر اسم تبذیل دا اسم تبذیل ازعیب ولون نمی آید اسوم کنوم او موحود هغه سره با مرزبتون یو مرزبه وي. مرزبه معنا فلک اګټ چې به ماته هغه ته څه وایي غټ چټکي فلک من حدید د اوسپنې. لو ضرب بها که چته ووالي چې په هغې باندې جبل غر نو لسواره ترابا او بګرځي هغه خاوره لسواره ترا لکه غر چې دی شګي کوي نه خاوري کوي، نو انسان باغې ته څنګه ټینګ شي الله هم دې وساتي. وایي به دلره په هغې باندې ضربتن په یو داسې والو سره چې او به ورې هغې لره په مابین د مشرق او د مغرب کې الا الثقلین مګر ثقلین بې ناوري مشرق او مغرب. مشرق او مغرب څو دي هلکه؟ یو مشرق دی بل مغرب دی. نو قرآن کې ولا رب المشرقین و رب المغربین دې پسې بیا آیات څنګه دی؟ ناوګۍ کې یو کس چا به ویلې ما نه منله چې بیا مې د هغه تلاوت واورو رښتیا بیا په مانځه کې دا ویل رب المشرقین و رب المغربین نو فبأي آلاء ربکما تکذبان. فکر دلالې خبر صاحب نه نو فبأي آلاء ربکما تکذبان فکر دلالې نو مشرق قوم دوم دي ولی یو د اوړي مشرق دی بل د ژمي او مشارق ډیرم دي د ارې ورځې ځان لا مشرقونه دي. رب المشارق المشتهر في المشارق والمغارب الشيخ ابن الحاجب تغمده الله بغفرانه واسكنه بهبوهة جنانه نظمتها بسلك التقرير وسمت التحرير الوزير العزيز فکر دلاله دا شر جامع وا الا الثقلين فيصير غرزي دا ترابا خاورا بیا به واپس شي په دې کې روح. رواه احمد و ابو داود والحاکم او حاکم ویلي دي چې على شرط الشيخين دا حدیث په شرط د شیخینو باندې برابر دی، خو لیکن فکر دلاله پر شیخینو تخریج کړی نه دی فالحدیث صحیح. وعن عثمان رضی الله تعالی عنہ انه کان اذا وقف کله چې داود رضی الله قبر په قبر باندې بکا جړل به حتی تر دې پورې یبلا چې لمده بشل لحیته ګیره مبارکه د حضرت عثمان جړه وزدي ته ویل کی په کو باندې به ګیره لمده وکړي. جړه ډېر اهم شی دی د الله د یری چې چا جړل باس جانم تداغ تک به نشته. یو پیرم مجا ابو بکر صدیق سے فرمائی او جاڑی کہ جڑا نہ درجی زور او جاڑی کہ جڑا نہ درجی دے جڑا شکل جوڑ کئی پکا دی راہ چالے جڑا نہ وردی نو وہ ورزی شری جڑا شکل زان لجے کی جوڑ کی نو پاتم اور بخام خادل جڑا ورش چالے جڑا نہ وردی او دې چې د خیسته مزیدار روټۍ تیار کی یتیمانانو لراولي او یتیمانان وړو یتیمانانو باندې خوري د هغې په سر باندې لاس راکاږي نو د دې د برکته به الله تعالی د زړه دا به دغه کې دا نرم کي. او ما دا ته ویل چې 14 قسمه باندې جاړه ده دام نه ده چې څوک جاړي مخامخا ولی الله وي او دام نه ده چې څوک به جاړي مخامخا ریاکار وي. څوک جاړي به مې داسې د نفاق جړه ده نه په چا باندې دا دغه مه کوه. د یو بزرګ نه رانقل دی وي او یا ورځې زما نه تهجد قضا شو په عمر کې رانه نه قضا شوي څو ورځې او یا ورځې او ګناه هم راته معلومه ده ویل په څه ګناه کې ویل یو سړي جړل ما ویل ریاکار دی یو سړي جړل ما ویل ریاکار دی. نو ګوره ته د هغه د زړه نه څه خبرې چې دا ریاکار
نو په دې وجه باندې او یا ورځې د څه نه محروم شو مصیب علیه رحمت تهجد ډېرې زبردسته شي. بایزید بستامي بیخي په وړوکوالي کې به تهجد کوه بیخي پلار ورته ویلي چې نت ته به نه راپاڅې ته وړوکی نو دی دغه شو دا په جړا شو او دا یې ویل چې په ورځ د قیامت باندې تهجد ګزارو ته څه میلاوېدل او ما ته نه میلاوېدل زه به الله پاک ته وایم چې زه خپل پلار د تهجد نه منې کړم ځه کوئ بچي که نه نو ګیره مبارکه به لمده شوله فقیل له تذکر الجنة والنار دې ګیره غټوالي باندې یو ځای کې بحث راشي چې څونه ګیره په کار ده د ګیرې په تورولو باندې به هم کلام راشي د ګیرې په تورولو په جواز کې 9 روایات دي 9 واړه ضعیف دي یو روایت به ته درخیم چې دا روایت دی ضعیف دا روایت دی دا ضعیف دا روایت دی نو د دې وجې نه فتوا د طرفینو په قول باندې را چې طرفین وایي د ګیرې تورول روا نه باشه د امام ابو یوسف صاحب رحمت الله یو خو ګوره مجاهد دپاره روا دي دې که دې راغلی چې هغه ته ضرورت وي په جهاد کې او دویم چا دپاره دغه دا روا دي وایه ښځې ته ځان ښایسته کولو کې بې دقه د ابو یوسف صاحب په قول کې روا دي نور دغه کې روان دي نور کې روان تذکر الجنة والنار جنت او د دوزخ بات کیږي ذکر کیږي جاری نه او جاری من هذا الذي قبرنا فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان القبر بشک قبر کې اولنې منزل دی د منازل د اخرتنا کنجات من لك من الذين ما بعد الذين بأسر منه لدنا کنجات من دن كلدنا ما بعد الذين بأشد منه لدنا ما بعد بنور مشد نور مسوي ملا صاحبه الشد ځکه اولنۍ مرحله خو دقه چې دا مرحله دې سمه پاس کړله نو بس بیا هر ځای کې په اولني وهلتونو کې سړی ډارېږي وروسته خو بیا ډارېدل پکې نه وي که سړی تقریر زده کوي نو په اولني وهلتونو کې دی ډارېږي بیا وروسته څه شي ملا صاحبه ټیک شي په اولنو وهلتونو کې چې په منبر باندې ناست دی او هسې چا د څادر د ځان نه یا رومال لا تاو کړی دی شین امی دی شین امیر خو څادر مادر یا رومیال د سر نه راتاو کړی دی ته که دی پټکې والی دی مولا رالی نو بس دغه ټایم کې په سړي باندې څه راشي ایره راشي بیا به داسې وخت راشي چې ته غټ غټ علما ناست او بیان څه کې زما واوري خو دا په اول وهلتونو کې سړی ډاري ځینې طالب دا سوچ لري چې زه د اول سر نه بس ښایسته تقریر وکړم نه سوال نه پیدا کېږي ته به اول دا کړوسې خورې په کور کې تقریر کوئ بیا د کلي په جومات کې بیا د جمعې په مانځه کې ځای په ځای باندې نو بس په خپله باندې ورو 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 انسان ملکه حاصله کړي د ټک نه داسې نه ماشوم چې اول ګرځي ګلاس را وغورځېږي چې لږ شانته وګرځي هم ستړی کېږي زر دونه مزرې کولی نه شي بیا وروسته د رجلیانو نه موټرین ساتي چې کساز نه شي نو اول د سره به دغه کوئ تقریر د تقریر د دې باندې دا دین رسول د درس نه هم ډېر دي تقریر زده کوي کوم ملګرو تقریرونه نه دي زده کړي کوئ زده کوي به ډاډه دې کې ټول ډاډه والی دي ټول چې څونه انسان ډاډه دی بس دغه کار بیا دغه دی دا ټیک دی چې ډاډه نه وي بیا خبره څه کېږي ملا صاحب نور اعظم قال نو دا فرمایي عثمان رضی الله تعالی عنہ چې وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رأیت منظر یو منظر لرا منظر چې کوم دی کې سړی ګوري قط هرګر مگر قبر ډیر افزع د ګبراهټ واله دی منه د اغینا رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب وروى الحاكم حاكم دا راولی دی ها وقال صحيح الاسناد وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ کله چې فارغ شو د پند مړینا وقف عليه او بدرې د پاغي باندې وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم بخنه غواړئ د پاره د خپل ورور بیا سوال کې د پاره په تثبیت چې خدای په جواب کې ثابت قدم کې فانه الان يسأل اوس پتی تپوس کې الان ځینې صحابه کرام وصیت کولو چې تاسو ما سره دونه ساتي سار چې تاسو باندې استیناس کوم ډاډه یې مدر باندې چې دا خلک چې ډاډه روانه شي نو مخکې تیر شو کن د خپو دا کشارې مړې اوري اتاه ملکان نو خک انسان دای سړی د مور د پلار د نه د نیکه د یار د دوست د استاذ پکې د مشر
د تره نو د هغه قبر ته لږ ساعت ایثار شي تلاوت ورته کوي نو هغه سوال او جواب په هغه باندې څه شي مولا صاحب آسان شي په دومره سخت ګبراهټ کې چې ستا کوم سړی په کار راغلی اصلي سړی هم دقه دی که په دنیا کې خو تا سره ښه دغه کوي خو چې مړ شي نو بس سترګې دې پټې شي نو بس قیصه لاړه اوږه اټوله او زر عالم پر اټوله نه دا تپوس دغه یې کوئ ښه انه الآن یسألو ذکر دی رواه ابو داود وسکت علیه هو والمنذری او چې سکوت پې دی وکړي نو دا دلیل د صحت وي او حاکم په مستدرک کې راوړی دی او صحیح ورته ویلی دی او ذهبي سره موافقت کړی دی چې او دا روایت دا صحیح دی نو ګوره د دفن نه بعد دا دوا راغله ها د دفن نه بعد دوام راغله دفن نه بعد به کتاب الجنایز کې راشي اوبه پې اچول په دې قبر باندې دا هم راغله قبر به دومره دغه کې چې هغه یو لیش لوړ وي د هغې نه زیات نه وي دا دونه غټ غټ هغه چې پې خلک ودروي دا د شریف نه څري مولا صاحبه دا خلاف دي که په ظاهره باندې خو قبر غټ جوړ کړي لاندې قبر په قبر فاس می ګلان مګده الحمد وایا چې له حد می ګلزار شي نه دا زمونږ د شیخ التفسیر په قبر باندې دا لیکلي نو ووافقه الذهبي او مسلم شریف کې بل راشي په 313 صفحه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت البقیع ته لاړې فرفع یدیه الثلاثه ودعا درې پیرې دوا کړې د لاسونه اوچت کړي بیا د هغې د لاندې امام نووي په المنهاج شرح د مسلم چې په کومه د شی چې د المنهاج د امام نووي هغه لیکلي فيه استحباب اطاله الدعاء وتکرر رفع الیدین په دعا کې تکرر د رفع الیدین او استحباب هم معلوم شو اوږدوالی د دعا هم ترې څه شو مولا صاحبه دا هم معلوم شو نو له دې وجې نه حضرت صاحب په جواب کې فرمایي په طواف فریدیه کې ګوره تپوس شوی دی چې قبر ته دعا کې نو لاس اوچتول شته که نشته نو هغه فرمایي نه مطلوب دي او نه ممنوع دي پیغمبر اسلام د چت طلب یې نه دی کړی نه دا ویلي چې قبر خواته تاسو لاسونه اوچت کوئ مطلوب نه دي او ممنوع هم نه دي ولې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه یو پیره لاس اوچتول ثابت دي نو ممنوع له کوم ځای نه شو نه مطلوب نه ممنوع اوس که چا مطلوب وګڼل بدعت تی جوړیږي که چا ممنوع وګڼل بدعت تی نه جوړیږي البدعة کما تکون فی الفعل تکون فی الترک ایضا دا قاعده په یاد باندې یاد لرئ د ملا علی قاري په مرقات کې البدعة کما تکون فی الفعل تکون فی الترک ایضا د یو کار کول نشته او تای کول لازم وګڼل بدعت د یو شي ترک لازم نه دی او ترک دی ولا لازم وګڼو بدعت دی وروره داسې به ځي هغه د بوډیګانو خبره و یو لاس به د ځان نه مخکې وړي او یو به وروسته وړي چې په بدعاتو کې څه نشي مولا صاحبه مبتلا نشي مبتلا نشي نو ځکه د حضرت صاحب فتوا دا ده چې نه مطلوب دي نه اوس دې ته ممنوع څنګه وي چې ته دا ممنوع دي رسول الله ممنوع کار کړی دی چې صحیح المسلم کې راغلي چې لاسونه اوچت کړي ها رسول الله صلی الله علیه وسلم ممنوع کار کړی دی پیغمبر ممنوع کار کوي نو بیا نو ممنوع د کم ځای نه او که ته چې مطلوب دي لاسونه اوچته کوم ځای کې طلب کړی شوي دي وایه یو ځای کې هم نه دي راغلي چې تاسو قبر له لاړ شئ ته لاسونه اوچت کړئ یو خبره کېدی شي یو خبره جوړېدی شي چې ممنوع لغیره وګرځي نو بیا جایز ده ممنوع لغیره یعنی فی ذاته خو روا دی رسول الله لاس اوچت کړي خو ممنوع لغیره دی لغیره دا معنا ده چې زلته لاسونه اوچتو منو دا کسان به وایي چې دا سړی له دې قبر د مالک نه څه غواړي فکر دې د صاحب القبر نه څه غواړي چې لاسونه یې دته اوچت کړي دي نو که دا قسمه شوبه کوم ځای کې راتلله نو بیا به لاس نه اوچتې نورو ته به هم بیا چې بیا مه اوچتوه څوک چې پې نکیر کوي که نه نو هغوی په دغه نیت باندې به بیا نکیر کوي چې دا وجه معلومه کړي چې دا منع لغیره ده چې دا نور خلک تا ته ګوري لکه د مړي نه څه غواړي که څه کوي او بیا چې مړي ته دعا کوي نو بجانب قبله دعا کول هم ټیک دي حضرت صاحب لیکلي او چې که دې مړي ته دې مخکې دعا د الله نه غواړي هم صحیح ده دواړه رنګې ټیک ده محمد زمان صاحب څه وایي
مخامخ حضور څنګه دی مخامخ حضور ته مخ بل خواته شاکه وای نه اتوانه کنه دلته دغه طریقه دا خیال کوه نو جایز دی چې تا قبر طرف ته مخ وي او دعا غواړي د الله پاک جل جلاله نه ها او که لاس په چاته منکې نو منع به لغیره ګڼي منع به لغیره ګڼي یا که زمونږ اکابرین منع کوي نو موږ به وایي منع کمه منع کوي دا لغیره کوي اعظم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلت خام مسل شب کافر باندې په قبضه کې 99 تنینا ننان میں اجدها گانی یو کم سل اجدها گانی چی بدل را لدغکی بدل را نحس دیتا وی چی پا غاخونو چی چل کئی دا کار دے دا مار او لدع دیتا وی چی پا لکی بانی چی چل کئی دا کار دے دا لڑم چا لکی پا دان پسی لڑم د لړم د پاره زمنګ ستاسو د لاړم زهر دی دا که هغه په خلی کې لاړ شي مري خلی کې لاړ شي څه کېږي ملا صاحب مري لړم نو نه حسولت غدا به د سجدهاګانې دواړو طرفونو ته به دا چې چل کوي الله هم دې وساتي حاجي او اجدها یو نه چې نیمه مولا بس وخت لکه مسله دا ده چې په ننان مې نومونه کفر کړی دی نو هر یو نوم باندې کفر ورته اجدها جوړه شوې هر یو نوم د باری تعالی باندې کفر ورته څه جوړه شوې ده اجدها جوړه ده د خپل عمل دی یو روایت کې اویا راغلي نو ګوره تاسو ته ما څلور تطبیق وکړه چې اویا د قبر کلاویږي مد بصوریه نو دلته ماغه تطبیقونه داسې دي چې د بعض مړو د پاره او یا د بعض مړو د پاره ننان می او د بعض د په مابین او یا دا د صاحب علیه رحمت چې د او یا نه مراد او یا نه دی مراد کثرت نه مراد دی کثرت نه مراد دی او بعضی دا وی چې د ایمان او یا خاخونه دي نو ارا اجدها د ایمان د ار شاخ په عوض کې د چې د ول ایمان نه راوړو او ننان مې ذکر اغلی دي د بخاری شرح لیکلی دي چې وای د په ننان مې نومونو د باری تعالی باندې ذکر دی کفر امام غزالی رحمه الله تطبیق کړی دی وای ننان مې 70 کې فرق دا دی چې ننان مې د مطبوعان او مشران د پاره دی او دا 70 او یا د کشران او تابعو د پاره دی چې دا په دې مشران پسې سو تابع نام مشکا شریف باندې کومه شرح خسته شرح ټولې دی یو بل نخ دغه خسته چې کوم یو سړی وای کنه کوم یو کتیش خلق د مرقات د مولا علی قاری ډیر زبردست دی چې سړی دا شرح دا کوي شي دا کتیش دا راشي په خپل ځای باندې پر نواد ایت الکرسی دا به وی کنه وی دا به وی دا په خپل مقام باندې راشي ان شاء الله با حوالی بدر تویم دار اروانی مسلې 70 او 90 کې نو مطبوع او تابعان دا مراد شي امام غزالی رحمه الله فرمایي ار یو خلق ذمیمه یا ار یو اخلاق چې ذمیم وي نو دا په قبر کې به اجدها نو د چا به اخلاقی ذمیمه ډیر وي او د چا به کم وي نو دا ځکه پکې دا زیات او کم دارال نو تنحسه معنا څه په خلی به شوکې د لرا وتل دغه او په لکې بچی چې د لرا تر کومه پورې چې قائم شي قیامت څنګه اجدها غانی لو ان تنینن کچته یو اجدها من هذا غنا نفخ فکی وی بالارض پزمک باندې ما انبتت نو راځو من کی داز مکا خضرن شین کولرا رواه دارمی اور ترمذی هو خارسبون بدلت سدمسعونا درجه دی حدیث صد سی علیہ رحمت پدې یو راوی دی دراج
هغه نقل کوي د ابو الهیثم نه دا ضعیف دی کده دی ابن حبان په وم جلد او 392 میں کې صحیح ابن حبان کې ته ضعیف ویلی دی خو هغې کې بل روایت هغه راوړی دی په هغې کې ابو الهیثم نشته دی نو هغه سند والا روایت بیا ټیک دی او د دې بیا دریم روایت هم بیا شته دی هغه تفسیر جامع البیان تفسیر تبری چې ورته وایي هغې را نقل کړی دی صاحب علیه رحمت نو په 14 جلد 227 صفحه باندې هغه هم ټیک دی نو دا موجوده روایت چې دلته کوم راغلی دی نو دې کې ضعف شته خدا په ابن حبان کې به وګوره او په تفسیر تبری کې وګوره نو هلته بیا دا د صحیح درجې دی حسن او د صحیح درجې دی ها الفصل الثالث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا من غوتو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه تکل چې دا وفاسو فلما صلى عليه کله جنازه وکړه په دبانې رسول الله صلی الله علیه وسلم او کې خدای شو په قبر مبارک وسو یو برابر شو دا خاوري علی په دبانې سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم تسبیح ویل پیغمبر الله صلوات و سلام فسبحنا موږ تسبیح ویل طویلا وګدو سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا جهري ذکر مو ثم كبر فكبرنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر ویلی منګم الله اکبر ویلی فقيل يا رسول الله صلی الله علیه وسلم لما سبحت تا ولي تسبیح ویلی ثم كبرت بيدي الله اکبر ویلی قال لقد تضايق يخنا لا تنشو على هذا العبد الصالح فدي عبد صالح باني قبر ددو قبر پرا تنش حتى تردی پوری فرجه چې کلاو کو دی قبر لرا الله جل جلاله عنه ددنا رواه احمد پدې کې محمود بن عبد الرحمن دی مجهول دی او دراتلون کې صحیح حدیث دی هغه د دې لپاره تایید دی دی اوس په د باندې الکه دا قبر ولی راتنګ شو او بل روایت کې راغلی چې دا جنازه سپکه وه جنازه ولی سپکه وه او قبر ور باندې ولی راتنګ شو نو دا د جنازې دا سپکوالي خبره منافقانو مشهوره کړې وه چې دا جنازې سپکه وه جنازې سپکه وه جنازې سپکه وه پیغمبر خدا وفرمایل جنازې ځکه سپکه وه چې ملایکو اوچت کړې ملائکو اوچت کړي هغه دغه خو ختم شو اعتراض بل دا د نیک انسان جنازه بس تیز روانه چې کله د مړي دا جنازه والی دا جنازه داسې تیزه مزل کیږي رواني دا دلیل وي په دې خبره باندې چې دا مړی بخل شوی دی دا د هغې یوه نښه جوړیږي او چې دا مزل نه کیږي نو دا نښه جوړیږي د عذاب لکه دې راغلی په کم مړي قبر خوا سره ته کښېني زړه ته سکون ورته کې راشي دا د هغه د بخښنې نښه ده زړه تنګېږي نو دا د هغه د عذاب نښه ده په کم قبر باندې شینکي راختلي دا د هغه د بخښنې نښه ده ها بخښنې نښه کم قبر باندې خزندګان میګان نور شیزونه وغیره دا پې ګرځي را ګرځي دا د هغه د بخښنې نښه ده دا څو نښې د هغه د بخښنې شوي او دی منافقان ولی دا د بنو قریظه کې په باره کې د قتل فیصله دیو فرمایلی وه نو ځکه به هغوی دا سپک ګڼل اوس دی له راشه چې دا قبر په ده ولې راتنګ نو بعضې خلکو شارحینو دا ویلي دي چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم د ده د بیبي نه پوښتنه وکړله چې دا ولې نو هغې وفرمایل چې ده به د بولو نه ډېر احتیاط نه کولو خو دا ډېره زیاته ضعیفه خبره طبقات ابن سعد راغستې ده سند یې ضعیف دی مضبوطه خبره دا نه ده اصل خبره دا ده چې زغتة القبر چې څه ته وایي دا د قبر راتنګوالی دا په هر چا باندې شته هر چا ځکه الموسوغې را نقل کړی الموسوغة الفقهیه 44 جلد کی کتاب دی په 14,000 باندې مخکې اوس به لږ ګرانې په هغې کې په 6 جلد باندې 788 کې راغلي دي وی لو نجا منه احد لنجا سعد بن معاذ دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی کہ د زغتة القبر نا چا نجات مندلے
نو بیا به تی سعد دین خامخا نجات مندلی خو د دې نه نجات نشته. نو اصل کې دا زوقة القبر ولی ارچاته ده او سعد رضی الله عنه ته ولی دا ده دا قبر ته چې کله دا مړی ورکوشي او دا مړی د دنه الله خوشحالی نیک اعمال یې کړي نو ځمکه هم ترې خوشحالی ځمکه ورته وایي چې په ما څونه خلک ګرځېدل ټولو کې ته ما ته ډېر ګران او محبوب وي زما مینه او محبت به مینې ها نو ده باندې دا ځمکه داسې راشي نو چې دا ځمکه په ده باندې داسې راشي که دله داسې په مزه باندې زور ورکړي یو بل ترې راجذم کړي چې څومره ستړیوالې دنیا کې تېر کړی ټول د مین نه لاړ شي فکر دی او په دې باندې ما تجربه په یو ځای کې کړې هلته چې تاسو لاړئ الله پاک هم بوده حرم شریف کې نو سړی طوافونه کوي او څه کوي څه کوي خو داسې ستړی چې پاکستانی نه او د پاکستان والا چې دا تور کړی راوړي خو ډېره بهتره ده هغې به یو ملګري دا راوړه او چې دا هم پکې نه وي که نه فکر دی دا هغه ځای داسې چې نه وي لکه چې تا به دا را دغه کړي دا لکه ډېر اعلی خو دا موږ چې به کوم عادت وي نو داسې نه وي که تیز وغیره نو خلاصه د خبرې دا راووتله چې هغې کې به ما څنګه چل کاوه د ځان د دمه کولو دپاره نو زه به ورغلمه حجر اسود خواته ورقریب نور خو هغې ته ورنږدې کېدی نه شي زنانه هم پکې راګډي نه پوهېږم دا دغه پکې ډېر وي خو چې ورغلمه حجر اسود ته لږ راقریب نو په دې کې به دا ټیل راتلو چې دا ټیل د دې خوا هم راشي د هغه طرف هم راشي نو په دې منځ کې د ګیر سم زور د لیدر کې به چې هغې کې به زه لږ ساعت نه ورغلم بس داسې به دمه شومه چې ما هېڅ نه دي کړي دا تجربه مې پکې کړې او بل مې دا کار چې حجر اسود به د هر چا نه دا ما چې د اکثرو خلکو نه ما ښه لیدلې دا زما پکې بله تجربه دا وه چې دا صفونه کله جوړېږي دې ټیم کې به د دې کې داسې غلی غلی ور روان وم چې صفونه به جوړېدلو خپل دغه یکدم به صفونه شروع شي نو بس دې اول یا دې دویم صف کې مخامخ حجر اسود ته به ما صف ساس نو هلته خو دا طریقه ده چې مونځ کوې نو بیا به خانه کعبې مبارکې ته ګورې نو بس بیخي حجر اسود به دقسې ما ته مخامخ لکه دا ټیم پیس خو زما نه لرې دی د دې نه نږدې به و دې نه به ډېر نږدې دغه ځای کې ورته زه ولاړم حجر اسود ته مخامخ نو هغې ته به مې کتل نو ختم ماشی کېږي فکر دیدار دغه ټیم کې څه کېږي ملا صاحبه ښه کېږي نو دا تجربه زما شوې ده په دې باندې هم چې صاحب علیه رحمته چې دا قبر په ده ولې راځي دمه کوي ځکه دی موږ استاد زړه شین شو هلکه په دې سبقونو باندې ملا هم درد وکړي هر ځای نه هم څه وکړي درد وکړي داسې ده که نه ده دا پکې ده او په دې ظاهره کې خو داسې ښکاري دا قبر چې په چا راروان ته وایي چې لکه دا عذاب دی په ظاهره داسې ښکاري د دې دپاره مثال علماو ښودلی دی او دغه باندې ما تجربه راغلې ده ها چې تا له څوک زور کوي او ستا ورکوټې بچی خواته ولاړ وي نو هغه وایي که پلار یې راله وواهه راګیر کړی دی نو هغه داسې الساس کي چې ته ویلی نه شي نو په ظاهره موږ ته داسې ښکاري چې دې ځمکې یعنې دا سړی وغواړو او دا سړی دغه کو هغه سړي له راروان دی د قبر مړی هغه محسوسوي چې دا ماته خاندي لکه دا د دې ځمکې خندایي هغه غواړي چې په ما باندې دا راشي نو دا پرې دواړو طرفونو ټولو طرفونو طرف نه راشي نو چې بس دا یو پیری داسې پریس کي نو بس دی به یې ټول عمر دپاره صحیح ملا صاحبه دمی ستړیوالی خو دغه ځای کې ختم شي قبر دا نه غواړي چې ماله دمه راشه قبر څه غواړي ملا صاحب چې ماله ستړی دغه شه دا راشي دا د سعد رضی الله تعالی عنه دغه خبره وه ها تضایق کوي دا ځمکه په انسان باندې ګوره دا حضرت سعد څونه اوچته درجه ده وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا الذي دا هغه سړی دی دا هغه عظیم الشان شخصیت دی فکر دی دا تعبیر چې ترې کېږي په اسم موصول سره د پاره د عزت تحرک له العرش عرش معلا ورته وخوځېدلو د ډېرې زیاتې خوشحالۍ نه یا د ده په دې مرګ په خفګان باندې وخوځېدلو ټیک ده که نه اکثر شارحین دا وایي چې دا کنایه ده د خوشحالۍ نه او ابن الاسیر لیکلي دي صاحب علیه رحمته النهایه کې
چې دا کنایه د خفګان نه د په دې مرګ باندې خپاتي. وفتحت له ابواب السما، د اسمان دروازې ول کولاو شوي دي. څوک چې د قرآن باندې ایمان را نه وړي او دینه اعراض وکړي نو هغې دپاره اسمانونه دروازې نه کولاوي. قرآن شریف کې راغلي که نه دي راغلي؟ څنګه دي؟ لا تفتح لهم ابواب السما ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل. هغه پیړه رسۍ ننوځي په سم الخیاط. جمل ویلې کېږي هغه پیړې رسۍ ته چې هغه بیړۍ په هغې باندې اخوا او دېخوا په سیند کې پورې باسي. جمل او جمل اوښ ته هم ویلی کېږي، دواړه ترجمې شته دغلته. او حاضرېږي دته او یا ځله د ملایکو نه لقد زمتن په ده باندې پیوسوالي سره دا ځمکه پې سمه را بنده شوه. ثم فرج عنه، بیا واپس د ده نه کولاو شوله. فکر دی. وعن اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہما، دا اتلسم نمبر مسلمان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خینی دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لور دا عبداللہ ابن زبیر دا غم مور دا فکر دا زبیر بن العوام بی بی دا دیتا ذات النطاقتین ویلے کیگی. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کولو ابوبکر صدیق نو دی خپل کمربند اوشلولو، په یو کې یو لره وټه په بل کې بل مبارک لره څکه وټه وتړله، نو ځکه ورته ذات النطاقتین دا ورته ویلی کېږي. په 73 هجرۍ کې دا وفات شوې ده او 56 احادیث مبارکه دا د دې نه رانقل دي. 56 احادیث مبارکه دا د دې نه څه دي صاحب رانقل دي. رسول الله وسلم د ګیرې مبارکې اختو دا دې ته دغه شی میلاو شوي وو، هغه اخته چې کوم دی داسې بې دنیا ته دغه شی خارج شوي دي. زمونږ د ملګري سره چې کوم دی نو اسماء رضی الله تعالی عنها کې سند دغه کېږي، دا رسیږي با سنده باندې هغه ته میلاو دی. نو د دې نه 56 احادیث دا دغه شوي دي، دا راغلي. نو دا څه فرمایي؟ قالت دا فرمایي قام رسول الله صلی الله علیه وسلم، ودرېدو نبي علیه السلام خطیبا تقریر کوونکی، په ولاړه نبي علیه السلام بیان کړی دی، په ناستې کړی، په منبر باندې کړی. فذکر فتنة القبر التي هغه چې فتنه کې غورځولی شي په هغه کې سړی. فلما ذکر ذلک زج المسلمون زجة، چغه وکړه مسلمانانو، عظیمه چغه. رواه البخاري. هکذا وزاد النسائی حالت دا دغه وایي د اسمار د نها چې حایل شو په مابین زما کې او په مابین د دې کې چې زه پوه شم په کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. حالت چې شي حایله شوه دا چغې، دونه چغې شولې چې هغه چغې ما زما نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اواز مبارک هغې رانه ورک کړو لکه ماتې بې نه اورېدلو. نو فلما سکنت، کله چې په ارام شو، زجتهم چغې د دیو. قلت ما ویل لرجل قریب من نزدیو ماتا اے بارک اللہ فیکا ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قوله. قال فرمان نبی اسلام چې قد اوحی الیا، وحی شوی د ماته چې تاسو به په فتنه کې وغورځولی شئ په قبورو کې قریبا من فتنة الدجال، د دجال کو تک د فتنې نه هم ډېر قریب، هغې ته نږدې دقون ته فتنه به په تاسو باندې راځي. اوس دا فتنه کومه ده؟ نو اکثرین دا وایي چې لکه بس ابهم ما ابهم الله، چې دا څه فتنه ده خدای له علم دی. پرېږده تفتنون فی القبور. او بعضې وایي چې دا فتنه دا ده چې کله دا انسان ته ملایکې راشي تپوس یې کوي من ربک، نو دا شیطان کو تک غاړې ته ناست دی. لکه مثلا دا دغه دا مړی دلته پروت دی، ملایکې ورته دې طرف ته دغه دا ولاړ دي، نو دې ملایکو ته د مخ ته د دې مړي او دا ملایکې دې تپوس کوي، نو هغه ځای کې ورته دا شیطان راښکاره شي او دا اشاره کوي ځان ته ګوته نیسي چې ما یاد که ما یاد که ما یاد که، یعنې من ربک هغه ته څه وایي ما یاد که ما. نو دغه فتنه ترې نه مراد. او بعضې علما دا وایي چې دا په دې کله د دې قبر دلته یاد کو دی مجاز بالمشارفت د قبیلې نه دی، قبر ته له دې کوشوی نه دی، قبر ته روان دی، په کومه ورځ باندې دله مرګ راځي قبر ته روان دی. نو په دې مرګ نه لږ وړاندې په دقه ټیم کې دا شیطان دله راشي د پلار په شکل کې، چې پلار یې د په ژوند وفات شوی یاله، نو د پلار په شکل کې ولا راشي ورته وایي بچیه زموږ ګوره ستا په شان ناخبره وم، مال چې اسلام او اسلام او اسلام
او دا خلک به لګیو. دا خو زما د دادا سره خدای ډېر ښه وکړه چې زه کله مړ کېدم د هغې نه مخکې راله دادا رالې او د ده پلار خپل پلار یاد کړي. هغه دادا راته وویلې چې ګوره دلته یهودیت چلیږي بل شی نه چلیږي. د یهودیت صفتونه ورته وکړي. یهودي شه چې هغې کې هغه ناکام شي نو مور وله راشي یا نه وله راشي ګس طرف ته ورته وایي نصراني شه. دلته نصرانیت ګوره چلیږي. دی خو به وایي چې دا خو زما مور ده یا پلار ده یا مې مور ده یا مې پیر صاحب دی یا مې استاز دی یا مې ملګری دی یا مې امام دی. په هغه شکلونو کې وله راځي دا د ظالم بچی چې د چا نه څوک متاثره وي. ځکه موږ ته نبي وایي فاعرضوه علی الکتاب والسنه وما وافق فاقبلوه وما خالف. که د استاز خبرې که د پیر صاحب خبرې که د مور خبرې که د پلار خبرې قرآن او سنت د دې نه خلاف موږ د چا خبرې اترې نه منو. فکر دې راغلی عقیده به مضبوطه ساتي قرآن او سنت. لن تضلوا ما تمسکتم بهما. فکر دې د الله نبی فرمای نو ګوره که دا دې ټیم کې د پلار په شکل دی که د مور په شکل شیطان راغلی دی خو خبرې د قرآن نه خلاف کړي ان الدین عند الله الاسلام نو بس لهذا د هغه خبره به مردود شي کنه. د الله په فضل باندې به بچیږي. ګوره په خپله چالاکۍ څوک بچېدلی نو چې دا هم یاد ساته. الله اکبر. وعن جابر رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال اذا ادخل الميت کله چې داخل کې شي دا مړی قبر ته مسلت له الشمس متشکل شي د تنوار په وخت د غروب کې. دا مړی چې څنګه د قبر کې دغه شي دا ملایکې وله راځي دا خلک خو تې راشي کښېنئ که نه او سترګې به دې مږي دی وایي که زه دنیا کې رهیخ شو دنیا کې رهیخ شو ما د خوب نه دا انور به په ډوبېدی و خوښه یې دې کسانو ته به خوښه یې ما نه مونځ دغه شو دا قضا شو مونځ رانه قضا شو. ګوره مونځ ګزاري کړ دا مازدیګر د انور به ورته ښکاري دغه ټیم کې په ده باندې دا د دنیا د دغه اخري ورځ منتکې ورته ښکاره شوه به چې نور یې پرېوځي دنیا ژوند یې څه شو ملا صاحب ختم شو. شمس پېژنئ که نه یې پېژنئ نه یې پېژنئ کلي دی که جزي شمس کم کلي دی چې نور افراد یې نه دي موجود شوي خو ممکن دي چې ژوندي شي. خلاف ثابت دی سیندانانو ماماګانو له فکر دې راغلی کلي دی یعنې هغه کلي دی چې نور افراد یې موجود شوي نه دي خو ممکن دي. شرط عظیم درته یاد دی نو شمس خدا شو. د شمس نور نمونه چاته معلوم دي. شمس د بل نوم دی بوح مهمات غزاله ابن زکا. فکر دی فلما ذر قرن العزالة تمرت تمور الغزاله. ګوره یو ځای کې غزاله اوسئ ده او بل ځای کې غزاله سره ملا صاحبه نور چې کله څرکه وایي دې ټیم کې دې ته غزاله وایي په مقامات کې راغلي ابن زکا دا ټول نومونه دي. بوح محماد غزاله ابن زکا دا د دې نور نومونه دي. او د انور ته شمس ولی وایي یقالو دا د انور معنا کې څه پراته دي. یقالو شمس الرجل اذا امتنع و ابا چې کله سړی سخت انکار وکړي چې نه د شمس خپله لغوي معنا دقه ده نو فکأن الشمس امتنعت و ابت من ان یراها. شمس هم د دې نه انکار کړی دی چې ما دې څوک څه کي مولا صاحبه ما دې څوک ویني. فکأن الشمس امتنعت و ابت من ان یراها. رواه حاشیه د نفحة العرب حمدا لقادر جعل علم الادب شمسا منیرا آمنة من الفول. نفحة العرب شروع کو دغه دی دغه د کې تاسو حاشیه کې څه کوي مولا صاحبه وګورئ. نو فکأن الشمس امتنعت و ابت من ان یراها. شمس د انور ته ویل کېږي خو چې د میم باندې ضمه راشي شمس کرأس ته ویل کېږي کرأس عند غروبها. نو کینی مسکی دوان سترګې یقول دعوني دعوني ما پرېږدئ اوس ولې لمونځ کومه. رواه ابن ماجه اسناده حسن.
منګزار سړی خو هغه چې ویني چې په ما باندې مانځه ناوخته شو نو په دم ناوخته شي هغه طرح چې چا باندې مونږ ناوخته شي دی داسې ګبراهټ غونته کې محسوس کي دا ایمان دی دا ایمان یې داسې دغه کي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يسير الى القبر نكين ولا شي دا سړی په قبر کې غیر فزيخ ګبراو نه ولا مشغوب په دې حال کې کینه ولې شي چې مشغوب هم نه مشغوب دي ته چې شر فتنه درز دباو سړی بی کنټرول کړي وارخطا نه ثم يقال فيما كنت فيقول داوت وي كنت في الاسلام فيقال ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات ترجمه وکا راغه دا جاء لازمی معنا ده او دا جاء فدی بی زیربی باندې متعدی شوه ده فکر دې کنه دا مخکې تیر شوی ما چې تاسو بیا دا یاد شي دوباره جاءنا بالبينات راولی دی منګتا واضحه دلائل د بینات څه معنا ده تفسیر کبیر سورۃ طه کې سوې تاسو چې ته مې استباز واپس یې لوي مرتبه الالفاظ ملخصه المعاني مبینه المقاصد درې خبرې چې کې راجمه شي د تسویل کې مناسب بینه وای ها او بیا تاسو ته په اخره کې چې کوم دی دا دورانی صاحب ناتم وای ها چې دا ټول کوم راجمه طریقه محمدی دا تیز ده یزدا دی خو څوک پیسې نه راکوي نه ویم جاءنا بالبينات مرتبه الالفاظ ملخصه المعاني مبينه من عند الله نو موږ تصدیق وکړو ويقال له هل رايت الله تعالی لیدلې الله لیدلې هل پیجنې سنحو مېری د پکې هل په څلور یو هل نافیه دی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون معنی ندي برابر یو هل بمعنی قد دی هل اتى على الانسان حين من الدهر یعنی قد اتى یو چې دی نو هل تمنائی دی هل لی من صدیق یو دوست بنه کاش یو دوست دې ټیم کې وي یو ګرمه ډوډۍ راوړې هل لی من صدیق یا هل لی من شفیق او بل استفهامی دی استفهامیه هل استفهامیه به په دوه قسمه باندې ده یو بسیطه دی بل مرکبه دی نو دا کوم یو حل شالکا استفهامیه هل رأيت الله ويقول ما ينبغي مناسب ندی له هدین دی او تند پار چوینی الله لرا الله په دې سترګو باندې لیدل نش نو کلاواله برا شید پارا پرجتن د کلاواله قبل النار نو نظر بو کله هغه يحتم بعضها بعضا چې ماتای با بعض دی ور بعض نور لرا ماتول څنګه دي الکه ماتول داسې دي اجي صاحبام چې دا یو لمبه د دې پر راخطر د بل لمبه په دې پسې د بر راشي نو دای ما تکړوي خوړله فيقال له انظر وګورم الى ما ها ستا چې ساتره تعالی الله تعالی ګور دغه ور نه خو دې ته بچو ساتري بیا به کول اول راشد د فار کول اول قبل الجنه ګور اول ته جهنم خي بیا ته جنت خي چې در دغه نه بچو دې لارالي نو څو خوشاله لشي یله که څو خوشاله نشي دوا جنت ته تګ ډبل خوشالي ده والی یو خو د جهنم نه بچو د غټو لانجو جاخو نه بچو او بل د جنت میلاو څو خوشاله شي لکه اسامه مولوی صاحب سړی ناست یو د مور سره خوږې خبرې وسکولې ټیک د مور او پلار سره ناسته ولاړه کوي خبرې وسره کوي دغه ټوخی چا وکړو نو دغه کې دا رواج دی چې ټوخی به کې چې کوم یو زیاته ځای کنو ټوخی دا به کې قرآن شریف کې حتی تستأذنوا خپل کور ته چې ننوځي هم بې د ټوخي به ننوځي دا شریعت دی یا به ور لکړنګ ورکړي چې خلکو ته پته ولګېږي چې راغلی ولې کله ناکله به ستا لور وي خور به دي هغه په هغه حالت کې چې ته ډایرک ورشي هغه به دا نه غواړي چې ما دې دا ویني ما دې دا څه کې نو مساله داسې د صاحب علیه رحمت چې ټوخی وکړه ماما دې خیر کوو چې څو خورالی به دقه دی چې ماما راننوات او هلک د مور سره خلا ناستې خبرې اترې ورسه خوږې کوي نو اکدم دی زوی دی مور ته ور ودنګل او په دواړه مخ باندې د شفقت دپاره ښکل کړله ویل یا مورې
ویل ولې بچیا؟ ویل ما ته خو اوس پته ولګېده چې ته زما دوه زوی خپلی. ویل یه بچي هغه څنګه؟ ویل یو مې مورې بل مې د ماما خورې. یو مې مورې بل مې د ماما خور. نو قصه دا ده صاحبه چې یو د جانم نه بچ شولې او بل د ته جنت میلاو شو. نو ړوند د خدای نه څه غواړي؟ دا قسم په خدای موږ په ډېر زیات غفلت کې پراته یو. لکه دا مرګ ډېر سخت قریب دغه دی دا روان دی. نن هم زموږ یو ملګری د مدرسې محتمم و، الله دې وبخي بخیله کې ورته دعا کوم، مهربان شاه محتمم، هغه دغه شي ده وفات شو. بس دا مرګ دونه نږدې را روان دی چې ډېر نږدې را دا عمر دا کم تېر شو خو داسې به دا نور هم تېر شي. موږ په متاع الغرور باندې دوکۍ ښه. نو راځه بیا به کلاوالی چې د لپاره کلاوالی قبل الجنه، نو دی به وګوري تازګي د هغې ته چې په هغې کې دي. فیقال له هذا مقعدک، دا ځای د ناست سره په یقین باندې وي كنت ته وعلیه، په یقین باندې ته مړ شولې، په دې به راپورته شي ان شاء الله تعالی، په دې یقین به راپورته شي. ایمان او یقین، یقین ډېر اصل شی، اصل کې خبره یقین چې خبره زړه ته دغه چې دا کوشي که نو دا ډېره بهتره خبره. د اخرت فکر یقین، د اخرت فکر اړه ته کوزول دې ته ویل کېږي هدایت، او دردمن کېدل دې ته ویل کېږي. څه ملا صاحبه؟ هدایت چې ځان دپاره هم دړمن دي، امت دپاره هم دړمن دي. دا به یاد سه. او کې بنولی شي سړی السوء ناکاره په قبر کې فذقا ګبراو به مشغوب، مشغوب به. مشغوب معنا مې ته څه وکړه؟ وارخطا، هغه چې چا باندې دباو وکړي دباو کړی شوی داسې وي. فیقال فیما كنت فیقول لا ادري فیقال له ما هذا الرجل فیقول سمعت الناس یقولون قولا، دی به یو قول کولو ما قول کولو کلاوالی به د پاره کلاوالی په جانب د جنت، دی به وګوري تازهوالي د هغې ته او هغه چې په دې جنت کې کوم تازهوالی. فیقال له انظر وګوره الی ما هغه څه ته چې واړول الله تعالی عنک د تا نه، ګوره د دې جنت نه ته محرومه شولې، دا جنت تو ستانه پاتې شو. ګوره افسوس ورته ډبل کوي که نه ډبل کوي؟ افغان ورته ډبل کېږي. او بیا به کلاوالی چې دپاره کلاوالی الی النار، نو دی به وګوري نظر به وکړي هغې ته یختم بعضها بعضا فیقال له هذا مقعدک، دا ځای ستا د ناستې ټیکاونی دی. نو ګوره خفګان ډبل شو که نه چې د هغه د جنت نظاره چې ویني چې دا څنګه عجیبه ځای و، موږ خو په دنیا باندې هسې دوکه شوي او بیا جهنم به ورته دغه شي. فیقال هذا مقعدک مکانک اللاذب على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله تعالی. دا ان شاء الله تاسو یې څو څو پیرې راله ها. د دې د لیکلو طریقه دا ده چې ان بزان نه لیکي او شاء دا بزان نه لیکي. ځینې طالبان دا لیکل کوي نو ان شاء الله دا نون او شین یو بل سره یو ځای ولیکي. ګوره دا ډېر خطرناکه خبره ده. هغې کې صاحبه که بیا په دې طریقې ته تاویل وکړي راواړی خو د ټیک شوه، ټیک شوه، خو ټیک کول یې ګران دي. ولې مولي صاحبه دې ته راړول یې ځکه ګران دي چې ان حرف دی او شا اپیل دی. نو حرف او پیل خو یو ځای کېږي نه. نو ګوره حرف بیل دی شا ابیل دی چې یو ځای شي نو دې ته راړول خو مشکل دی چې نه راړی نو بیا به دا شي ان شاء الله. څه معنا ده؟ که اضافت د دې انشاء مصدر وشي الله رب العزت ته، د قبلي د اضافت د مصدر نه به سوی فاعل، د قبلي د اضافت د شبه فعل نه به سوی فاعل. خو بیا خو خبره ټیک ده. انشاء الله معنا دا ده چې خدای د کوم شیزونو انشاء کړي دي، دا چې انشاء کړي دي که خو خدای مکه که د دې اضافت راشي د کلمې د جلال ته د قبلي د اضافت به سوی مفعول نه نو کفر به راشي، نو ګټې به ثواب او به غورځېږي کندو ته. نو انشاء الله کې بیا ښه چانس او غلط چانس دواړه جوړېږي. په شامي کې راغلي ومجرد وهم الباطل کاف لمنع الاستعمال. شامي کې څه دي؟ ومجرد وهم الباطل کاف لمنع الاستعمال. چې کوم ځای کې د باطل وهم راتلی شي چې کېدی شي څوک دا وهم والي چې دا انشاء والی اضافت کلمې د جلال ته به سوی مفعولي والی، نو دا خو سخت باطله خبره ده. نو دا سر باطل والی وهم دا کافي دی لمنع الاستعمال، لمنع
استعمال الذين دائما يشير تقول راعنا ولا شريك دي مساعده راعنا ولمن شو ذكر راعنا کې هغه وهم باطل د اغي هغه چانس پکشتا ګن راعنا خو خټه کې زمنګ لحاظ اوساته فاغي بل راعیدا کله به دغه کو د مشدد کو راعنا العیاذ بالله نو چې دا عین وګت کې یا نون باندې شدرا ولینو به معنا غلطیږي نو مجرد وهم الباطل کاف لمن الاستعمال نو ان شاء الله به یو زین لیکي ان ځان لبلیکي شاء ابا ځان لیکي ولا تقولن لشيء فاعل ذلك او که مازیګر لدی یو کار کوو نو به ان شاء الله دی ویل کو دي او کنه ولی مازیګر ته خدای قرآن کې سره چې سباله تکم یو کار کې مازیګر خو به ویل نه دي نو دغه کې جلال الدین محلی سے وای ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا اي پی ما يستقبلو یو منټ بعد یو کار کې ان شاء الله بس کې مولا صاحبہ ان شاء الله د برکت ان شاء الله د تعلیق دوه قسمه باندې ان شاء الله مولا سره چې دا ویل تاسو په دې کې چې د تبریک د پاره وي د تعلیق د پاره مالک خویک مالک څنګه خویک بیا وسره دا چل او چې مولا سره ان شاء الله ویل نه کار کول داغه پړ کې نه او د تبلیغ والا مرګري چې ویلې چې کوشش وکول معنی دا چې نه کوم تو ترجمه لدی دا چې نه کوم چې په کوشش ول به نه کی دا خدا د سیروزی دعوت چې چاله ورکی کنه کوشش وکوه امید مقصد دا چې نه وته تیار کوشش پرې ده کوشش څه کوشش خو کدی وک به خو خامخا کی کوشش رازا نو ان شاء الله تعالی اسناد د دې روایت سید باب الاعتصام بالکتاب والسنه ربط د ما قبل سره وګد مخکې لکه د قدر مسله وا او د عذاب القبر مسله وا نو دا تا توسوي چې دا د قدر او د عذاب القبر مسلې د عقل باندې مچې دا د عقل د معلومولو والا نه دی له اعتصام پکار دی بالکتاب والسنه او اعتصام بالکتاب والسنه سره تا واوري چې عذاب القبر حق دی او تقدیر چې کوم دی دام حق دی پکې دراله کنه دا اغه د پاره اعتصام پکار دی بالکتاب والسنه اعتصام په معنا د استمساک سره د بنګولې لګول د عاصم معنا د مانق نو د اعتصام او د اعتصمت معنا دا چې ما منګولې ولګولې په کتاب او په سنت نو ګوره د بچاو معنا پکې شته د ځان می بچ کو لدولالتنا دوانه خبرې پکې نه راځي اوس پر عذاب پدې کې راځي د بدعات بحث من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه پسې کل بدعت ضلاله نو دا یزدا کوم دي چې بدعت څه ته وایي بدعت چې اولی او پیژنې نو بیا به په حکم لګي حکم په مجهول باندې نه لګي یو سره دا بدعت ته بدعت پیژنې نو څنګه به وایي چې دا بدعت ته نو ګوره د بدعت تعریفونه زده که په لغت کې دا څه ته وایي کل شیء احدث او اعمل على غیر مثال سبقه یو نوی شی چې پیدا کړی شو یا وکړی شو جوړ کړی شو على غیر مثال سبقه دې ته ویل کېږي بدعت على غیر مثال هلکه د کپنۍ والا یو شی نوی جوړ کړي دا بدعت دی او د هغه فارموله ته نور خلک وګوري نو بیا ته نور خلک هم هغه شیزونه جوړوي نو دې ته څه ویل کېږي مناسب جاپاني شی چې راوځي نو فورا پسې چین ماما راشي ګرانه شي نو دا جاپان والا بدعت دی او دا بل لغوي معنا کې ها دا بل نه دی دې ته ویل کېږي نو دا که محمودی نو دا محمود او که مذمومی نو ما مذموم کل شیء احدث او اعمل على غیر مثال سبق به د موبایل نه لیکه غنا ضرورت ونی لیکي لیکه دې دا لیکلو به ما کول د استادانو نه خو مال قلم د الله په فضل ډیر تیز یو زما دا تجربه و چې ما به قتل استاد ته به په فکر خباني صحیح روانو زما استاد درس به ما لیکل ها ولیکل قصه بیره سلويخ قسمه الحمدلله زما خط یاد دی 40 قسم زبتا ته خط ولیکم چې کم می په خپل راز پی کړي زما په خط باغه پویږي نو به هیڅوک نه پویږي نو به هیڅوک نه پویږي هغه تاسو ته مثال دا درکمه
دغه یو قسم به تاسو د مثال دا درکړم چې لکه تاسو ما په دې پی کړی دلته مې ولیکل السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. دلته هم د سلام نه بعد عرض دا دی چې دلته خیریت دی او ستاسو خیر به د الله پاک نه غواړو. باقي احوال دا دي یو ټکی هلته لیکم یو دلته لیکم نو ګوره داسې په هغه انګلیش په طرز باندې خوا را روان یم او دغه طرف نه هم را روان یم اخیر به دا دواړه کرښې یو بل سره وجنګېږي نو هغه کوم سړی چې زما په دغه باندې پوهېږي نو هغه به هلته هم ګوري او دلته به ګوري خط به پړاوی که دې راغلی او که داسې نه وي داسې لارې کې هلته ګوري بیا به پي شي ملا صاحبه بیا به پي نه شي د انګریزۍ په شان د دې طرف نه هم خط دغه کېږي دا لیکل شي د جومات طالبانو ته بل کاري ما آداب لیکلي او دوی له مې راوږي دوی وایي چې دا خیال رانه چې دا څه دوايي ده دا راوړل غواړي دا ټلیفونونه یې کول دا خو په یو دغه کې سټور کې نه میلاوي ما وکړه ما ویلي په جومات کې رانه ورک شو په کعبه کې مې ونه مند خدای مې زړه کې رامعلوم کو چې مې مخ د جانان ښکل فکر دې راغلی ما لاده دا به تاسو ته په دې کمره کې میلاویږي دا دوايانې دا هغه دوايانې نه دي ښه نو په خبره باندې پوه شولې په دې لیکلو کې ډېرې مسلې دي ګوره داسې تک سپین کاغذ داسې خط ما یاد دی چې تک سپین کاغذ به له در کوم او په هغې به بیا تا ته خط را پیدا کېږي دا خط لیکلی شي نو دا د ملا صاحب پسې خبره راغله که موږ به دا چې تاسو تا ته یو ټکی زه وایم دا خو بیا په دغه کې هم نه رسېږي ها نو دا بیا د دې موبایل نه ځان ته لیکه نو بدعت په اصطلاح کې څه ته ویلی کېږي ملا صاحبه احداث ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصل له في الشرع بس نوې شی چې د نبي اسلام د صحابو په زمانه کې نه خود شریعت کې ولا اصل هم نه دا یا ساته ګوره د ځینې شي دپاره اصل وي نو بیا په هغې باندې بدعت حکم نه لګي بدعت حکم په هغې باندې بیا نه لګي دویم تعریف یې دا دی الزیادة فی الدین او النقصان منه بعد الصحابة بغیر اذن الشارع لا قولا ولا فعلا ولا صریحا ولا دلالتا ولا اشارتا یو نوې زیادت راولي په دین کې یا کمې راولي په دین کې د دې زیادت او د دې کموتو دا په غیر د اذن د شارع نه شارع په نه په دې باندې قولا اذن ورکړی دی نه فعلا ورکړی دی نه صریحا ورکړی دی نه اشارتا ورکړی دی نه دلالتا هیڅ قسمه اجازت په دې کې نشته دی چا د ځان نه پیدا کو او دین ورته وی نو دا به بدعت دا به څه ملا صاحبه بدعت دریم تعریف علماء دا کړی دی ما احدث على خلاف ملتقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم او عمل او حال وجعل دينا وصراطا مستقيما دا بدعت څه ته ویلی کېږي چې دا پیدا شي په خلاف د ملتقى عن النبي د نبي نه یو رنګې لار راغلی تا د هغې عکس راواغست الټه لار دې د هغې څه کړله دا دې راواغستله او یا علم دی دغسې یا عمل دی یا حال دی او بیا ورته دین او صراط مستقیم هم وي دا بدعت دی دا درې تعریفونه دپاره بحر الرایق او شامي ته رجوع وکړئ ها بحر الرایق او شامي ته لاړ شئ او څلورم تعریف یې دا کړی دی علامه شاطبي الغرناطي هغه وایي فالبدعة اذن عبارت عن طریقة فی الدین په دین کې یو طریقه راوباسي مخترعة د ځان نه جوړه کړی شوې تضاهي الشریعة د شریعت سره مشابه ده خلکو ته په ظاهر داسې کار شریعت کاره کېږي فکر دې راغلی او دا ولې خلک کوي ویقصد بالسلوک المبالغة فی التعبد دا ولې خلک کوي مقصد یې څه دی ملا صاحب مبالغه کوي په تعبد عبادت کې لله سبحانه وتعالی یعنی دا کار داسې ګڼي چې دا خو ډېر اعلی ترین کار دی د خدای بندګي او عبادت چې خدای په خلا نه خوشحاله شي خو نه په بدعات باندې الله جل جلاله خوشحالېږي نه دا د خفګان طریقه دغه کېږي دا ګرځي فکر دی حافظ ابن کثیر وایي لو کان خیرا که چرته دا ښه کار وی
نو صحابه کرامو نه به نه پاتې شوي، هغوی به خامخا کړی. دا الاعتصام د شاطبي وړومبی جلد 20 صفحه وه. ابن رجب الحنبلي هغه دا تعریف کوي: ما احدث مما لا اصل له فی الشریعة یدل علیه، داسې یو شی چا پیدا کو چې شریعت کې هیڅ اصل نشته چې شریعت په دلالت وکړي. واما ما کان له اصل من الشرع، که د یو شي دپاره اصل د شریع یدل علیه فلیس ببدعة شرعا، دا بدعت شرعي نه دی. وان کان بدعة لغة، ګوره دا عمر رضی الله تعالی عنہ د تراو په حق له باندې خدای ذهن کلاو کو، ټولې په یو قاري باندې راجمع کړل. عمر خو عمر وکړ، داسې د علم خاوند چې ناشنا معلومات الله تعالی ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ابوبکر صدیق او بیا د حضرت عمر صاحب علم. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې 3 شپې په جمع باندې تراویح صحابو ته کړې وي او بیا یې په 4مه شپه باندې ډېر ټوخي وکړل، خو پیغمبر علیه السلام دا ټوخي ما اورېدل. دروازې په کاڼو باندې داسې په ورو ورو باندې ویشتله چې لکه پیغمبر علیه السلام ته پته نه وي چې دیو راغلي دي، چې پته ورته ولګي چې دیو راغلي دي. نبی علیه السلام یې په دې هر څه ټوخو او په دې هر څه باندې زه پوهېدلم. زه ځکه تاسو ته مې تراویح پړاو نه کړې چې یېره د دې وه چې په تاسو باندې به پر شي بیا نه شئ کولی. نو ګوره مولوي صاحب حضرت عمر صاحب د دې نه دا فهم کړه چې د پیغمبر خدا غوښتل چې د خلکو ته تراویح په جمع باندې ادا شي، خو ولې نه کول؟ یېره هغه یېره اوس شته چې حضرت عمر یې کوي نشته. حضرت عمر په مسله پوه شو، ور دې کې هغه اذن رالی دلالتن اشارتن باریک دقیق. نو هغه دغه چې کوم دی دغه شروع کړو، بیا ورته وایي نعمت البدعة هذه، په اعتبار د چا سره مولوي صاحب؟ د لغت سره، ظاهر سره. نور شرعا دا بدعت دی، تراویح کول په جمع باندې نه دی بدعت. ولی اذن پکې د شارع د طرف نه شته دی. وایي راوتی به وی خو ایریدل ما، تاسو ته به مې تراویح په جماعت کړی وی خو ایریدلم چې په تاسو به پر شي. اوس دغه یېره د رسول الله د وفات پورې وه، د هغې نه بعد بیا وه. حضرت عمر ځکه وکړل په دغه ژور سوچ باندې وکړي، فکر دې راغلی. او 10 رکعاته تراویح ولې وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم؟ 10 رکعاته تراویح په هغه دغه باندې کړي. په هغې کې نه یو راوي ضعیف دی، ښه د 10 رکعات تراویح مرفوع روایت راغلی دی. ابراهیم پکې نه څه ضعیف دی، خو مولوي صاحبه چې هغه ځای راشي په خپله به بیان وکړو. د بلا کتابونو حوالې به دله درکړمه چې کله یو حدیث امت قبول کړي فلا حاجة الی الکلام علی السند، په سند باندې بیا هغه کلام ته محتاج پاتې نه شو، معمول بها شو. او دا په 4 واړو مذهبونو کې 60 واړه تراویح دا شته. امام مالک د 14 طلا قایل دی، 60 نه پس خبره وروختې ده. نو امت چې کله حدیث قبول کړي دا حدیث ته تواتر مرتبې ته ورسي، چې سندي ضعیف نه ضعیف هم وي بیا هم دومره مضبوط دی لکه متواتر. ولې تلقا د امت بالقبول ورته حاصله شوله. هلکه په اصول شاشي کې تاسو دا ویلي چې ټیک ده چې دا حدیث ته دی ملا صاحب ضعیف دی، دا هغه خبر واحد دی حدیث د عسیلی. خو عالمان وجعلوه من المشاهیر. نو زه د طالبان ته هم یم، دا ځینې مولیانو صاحبان چې ما ګپ شپ ورته ویم چې هلکه د دې مولیانو سره چې داسې خزانه او داسې کارخانه ورسره ده چې هغې ته حدیث ورواچي خبر واحد او د هغې نه مشهور ګرځوي، خو دا نور هم دې ورواچي حدیث د غسیلی ورته ورواچي، هغې هم د مشهورو نه وګرځو. نو دا نور اخبار حاتم ته یو ورولي چې دا ټول اخبار نو داسې نه مشهورېږي. مولوي صاحب عالمانو دا ولې وجعلوه من المشاهیر ګرځولی دی؟ د وجې د تلقا د امت بالقبول نه. حدیث د عسیلی ته تلقا د امت بالقبول حاصله ده، تلقا د امت بالقبول ورته حاصله ده. مذهبونه یې مني. نو چې تلقا د امت بالقبول ورته راله نو دا حدیث مشهور شو، بلکې د مشهور نه هم زیات متواتر شو. چې متواتر ورته ووایم کم نه ده دا خبره، زیادت په کتاب الله باندې ټیک شو حدیث د عسیلی سره. وجعلوه من المشاهیر په دې اصول شاشي په دې ځای پیښ شولې. دا څه نه ده چې څوک داسې د ځان نه مشهور ګرځوي. دا ولې وجعلوه من المشاهیر؟ نو لاندې ورته نکته کې ولیکه د وجې تلقا د امت نه بالقبول. او بیا بلا حوالې دي، یو ځای کې به ته زه ویم انشاءالله چې هغه حوالې چې کله تلقا د امت بالقبول حاصله شي نو حدیث په مرتبه کې ډېر اوچت شي، په مرتبه کې ډېر اوچت شي. نو ابن رجب الحنبلی په جامع العلوم والحکم کې 193 کې بدعت دا تعریف کړی دی. اوس ګوره کل بدعت ضلاله، هر یو بدعت دا ضلالت دی.
دا کې د متقدمین رای دا ده چې دا عام مخصوص منه البعض دی، هر فرد د افراد د بدعت نه ضلالت نه دی، دا عام مخصوص منه البعض دی. د بدعت اقسام دي، واجب پکې شته، فکر دی رالی واجب په دې حاشیه کې دی ویلي که نه، واجب پکې شته، حرام پکې شته، مندوب پکې شته، مکروه پکې شته، مباح پکې شته. هر بدعت دا ضلالت نه دی. او دیو دلیل په دې باندې د مسلم شریف وایي کل بدعت ما لا یرضى الله ورسوله، هغه د هغې بې تقسیم ته هغه حدیث څه کړی د ملا صاحب اشاره کړې ده. دا د متقدمینو سلف صالحینو رای ده. او محققین عالمان داسې هم شته دی چې هغه وایي نه دا مخصوص منه البعض نه دی، تقسیم نشته، تقسیم نشته. مجدد الپسانی رحمت الله علیه فرمایی اما این فقیر در این مسئله به ایشان موافقت ندارد و هیچ فرد بدعت را حسنه نمیداند. وی زما فقیر رای دا ده چې زه دغه ملګرتیا نه کوم، زه یو قسم د بدعت ته هم حسنه نه ویما. مکتوبات شریف دویم جلد 38 صفحه کې دا دغه کړي دا ویلي دي. فکر دی رالی نو وروره حقه خبره په دې کې دا ده چې د بدعت تعریفونه ډیر دي. بدعت چې تقسیم نه قبلی په دې 3 نمبر یې نه قبلی. ښه 3 نمبر تا ته ما کم یو دغه درکو صاحب علیه رحمته 3 نمبر ما تا ته د بدعت کم تعریف درکو ما احدث على خلاف ملتقى عن النبي صلی على خلاف ملتقى دې کې به حسنه ناراضي د الله د نبی نه د قدر بیان راغلی دی. معتزله قدر نه مني، دا خلاف ملتقى عن النبي دی. دې کې د سرم حسن نشي راتلی، دې کې د سرم حسن نشي راتلی. هلکه عذاب القبر د الله د نبی په احادیثو باندې سره ثابت دی. اوس د عذاب القبر نه که څوک انکار کوي نو دا انکار علی خلاف ملتقى عن النبی دی، دا کله هم حسن نشي جوړېدلی. نو په دغه تعریف باندې کو دغه تعریف لوالي نو بیا دا بدعت تقسیم مقسم نه قبلی. او که دا نور لوالي بیا تقسیم څه کوي مولا صاحبه؟ تقسیم بیا قبلی. پیش ولی کل بدعت ضلاله. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث چاچ نے پیدا کو کار پیدا کو فی امرنا چاچ پیدا کو فی امرنا په امر منګه کې په دین زمنګه کې هاذا شداد هاذا شداد الکه هاذا کې اوس لاشه لاندې کوشه په پوړو باندې دویمه درجه کې بریک ونی ساحله نحو کلاو کا فهذا مختصر فهذا مختصر. نو اوس هغې کې چې کوم دی صاحب علیه رحمته هذا دا خطبه الحاقیه ده که ابتدائیه ده. که الحاقیه وي بیا خو ټیک شو، هذا مختصر. که ابتدائیه وي نو دا کتاب خو لا نشته، دا خو په ذهن د دې مصنف کې پروت دی، لا لیکلی نه دی. نو هذا په هذا خو اشاره مخصوص بالبصر ته کېږي، او د ده په دې مضغو کې چې کوم څه پراته دي هغه خو مخصوص بالبصر لکه وای دا هغه په دې ذهن کې چې دا کم څه پراته دي دا داسې مستحضر دي، دا داسې قوي دي چې گویا کې دا ګرځولې شوي دي په منزله د محسوس بالبصر. نو ځکه ورته مصنف اشاره وکړه په هذا. دلته هم دقه جواب دی مولي صاحب چې هذا دا دین خو په سترګو باندې نه ښکاري، څنګه هذا؟ نو وایي دا غیر محسوس بالبصر دا ګرځېدلی دی په منزله د محسوس بالبصر باندې. دا خو صحابو ته د دین داسې مستحضرو پیغمبر علیه السلام ته دې ته ادعاء محسوس بالبصر وای. اوس مختصر معنی ته راشه، ځینې شیخ کاری او ځینې ادعاء ښکاری. نو دا که محسوس بالبصر نه دی حقیقتا، خو ادعاء دا محسوس بالبصر دی. نو هذا یو ته ادعاء ویله. او ځینې علما وایي چې نه دا محسوس بالبصر ګرځېدلی دی. ولې؟ په هغه زمانه کې نه وروسته خدای که نه، ځکه دین کې 3 شیزونه دي. اعتقادات دا په علم الکلام کې دي، او ادارنګ احکام دا په فقه کې دي، او اخلاق دا په تصوف کې دي. ځکه د قرآن او سنت کې بیا دا 3 وانه دي. نو دا محسوس بالبصر دا ګرځېدلی دی صاحب علیه رحمته. دین چې دی نو دا په غټه سطر 40 ټکو نوم دی. چا دا ویلي دي صاحب علیه رحمته؟ علامه ابن نجیم المصری په بحر الرائق کې 15 عبادات دي، 19 معاملات دي. معاملات له په اعتبار امام اعظم صرف 16 مسائل لشتري دي، 5 लाख
چې بیا په واړه شکونه پکې روباسي بیا 12 نیم لا کړي 5 लाख مسائلو کې 38,000 مسائل امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د عبادات ورستری دي او 4,62,000 د معاملات لړ لی اعتبار دی ګور ها من احدث في امرنا هذا ما اغلس منه جنيد دينا فهو رد بردي وان جابر رضي الله قال قال وسلم اما بعد ګور اما بعد دا مسنون دکن اتویل کتاب پکې را لها اما بعدو باندې ولنه کلام چا کړل دي مال ته پکې ته اقوال ویلو په دې کې اقتضا به مشوبه بالتخلص ته دا من ته پکې علمي بدیع څه کړو چیرلو سلور مواضع دي د اما بعدو د پار سلوري معانی دي د اما بعدو د پار فإن خير الحديث بشک بهترین د خبرونه کتاب د الله تعالی دی بهترین د هدیونه هدی محمد صلی الله علیه وسلم بهترین د طریقونه طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وشر الامور محدثاتها او له شر امور کې غنوي نوي کول ځکه چې هغه دغه خیر الهدی او دغه خیر الحدیث مقابله کې دي کړه على خلاف ملتقا دي وكل بدعه ضلاله ار یو بدعت چې دا ضلالت ده وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس غير مبتلين دخلكم الله تعالى تدريدي دريونم زیات خو دې ټیم کې درې مستحضر دي ها ملحد فی الحرم کې الحاد کې په حرم شریف کې او مبتغین تلاش کون کې په اسلام کې طریقه د جاهلیت هغه د جاهلیت چې د الله نبی د غیر پر مهنت وکړو هغه دوړ کړي ختم کړي تی به رو باسي او دارنګ طلب کون کې د یینې د مسلمان طلب کون کې دی نه د سړی مسلمان په غیر د حق نه د پادشي د تی کې وینه د مسلمان وینه تو یو عظیم جرم دی دینم دی الله پاک جل جلاله بچ وساتي وانا ابي هريره رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من مغرا سك باچ انکار کی خیر ومن ابا سك انکار کی قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني شاشنا فرمانی زما وکړه فقد اباد انکار وکړه داخله د اسلام نا وان جابر رضي الله تعالى قال جاءت الملائكه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم رسول الله مبارک ودو پیغمبر اسلام بود کې دوه خدمت استاد بود کې دل پیغمبر بود کې دوه کې فرق ټکنا منګ زړه او سرسترګي دوان ودی د پیغمبرانو سترګي د سر ودی وی زړه رحمك الله فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا بشک د مرګری تاسو د پاره د صاحب تاسو د پاره چې دا مثلا یو مثال دی تاسو بیان کوي د پاره مثال نو ویل بازي دی خود دی وقال بعضهم سترګه اوده د خزړې یقظان دی فقالوا مثال د په مثال دا شریر بنادار چې غجول کې کور لرا او وګرځي په په دغه کور کې مأدوبا درستخان زید خوراک مأدوبا مهمان خانه پکې جوړه کی اول یې یو داین بلون کې لرا الکرا شی د کور کې قسم خوراکونه تیار شوی اخری فمن اجاب الداعیه اڅو چې قبول والو کې داعی داخل بشي دار ته خوراک بو کې د مأدوبینا او اڅو چې قبول والو د داعی ونکې نو داخل بنشي دار ته خوراک ونکې د مأدوبینا د پیغمبر علیه السلام دعوت چې چاومنو جنت کې بخوراکونه وکي کړ فقالوا اولوا الذي تعويلك له د پاره يفقه چې په پوه شي يفقه ها کې يفقه ها ولذا جواب امر د مجزومي کړ وقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان انا نائم والقلب يقظان زلي بيدار فقالوا الدار الجنه او داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ومن اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن عصى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى الله او محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارق دے بین الناس فرق دے یعنی د سره به څوک مؤمن شي څوک به کافر شي چې چا په ایمان نه وړو هغه به کافر شي وان انس رضی الله تعالی عنہ قال جار ثلاث درېډلې الى ازواج النبي صلی الله علیه وسلم دا د دې لپاره دا خبره کوي دی حدیث مبارک چې لکه ډېر عبادت دا دغه خلک ولي کوي دا بدعت خو تعبد پنيتي کوي چې زه عبادت گزار شمه او خو میناناک شمه نه په بدعت باندې سره نه دغه کی نور عذاب ثلاث دولت ازواج النبي صلی الله علیه وسلم يسالون عن عبادت النبي صلی الله علیه وسلم فلما اخبروا کله چې خبر ته وکړه بیا په دې باندې کنهم تقالوها گویا کې دی د عبادت کم وګڼلو فقالوا بيور انا نحن چرته منګه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نا وقد غفر الله او پتا سره بخشش کړ دی الله تعالی ما دا تقدم من ذنبه وما تاخر هغه کته چې د سیاسي مصری غونته کېشته کنهشته
دا بیټري وي دا بیټري یعنې خوراک کوي دا د چارج والا د دقې معلومات مې کو چې د خوراک نسبت چې بیټري ته وشي څه بیل لنګې خوراک مراد دی د هغه څه خوله او معده او غاښونه او جب او دا شیزونه نشته دی خو خوراک کوي خادام اورېدلي وو او تصدیق پې د ده نه راغلی اورېدلي مو تصدیق پې راغلی او په نسکوټرو باندې چې سړی ګرځي نو تیل خوري او سیکل ادریس کاندهلوي صاحب چې طالب العلم لیږلو په سیکل باندې نو پیسې ولې ورکولې هغه استاد جي نه چې بیا دې لیږم نه چې دا پیسې د تیلو دپاره نه دي که دې را چې ډېر اصرار یې ته وکړم طالب ته وایي چې جي دا خو سیکل دی دی خو تیل نه سیزي ما نه خو هره ورځ دوی پیسې علي چې بابا سیکل کې پې تیل اچو سیکل کې پې تیل اچو نو ګوره په دین کې څونه دغه وده کې نو سیکل خوراک نه کوي خو سکوټر خوراک کوي فکر دې رالی او تاسو خوراک څښاک کوئ که نه همداسې ګرځئ بزرګان یاست بزرګان هم خوراک کوي که بزرګان هم خوراک کوي خو به هر حال د هر چا خوراک بدل دی که نه دی اوس راشه ذنب ټکي ته د ذنب نسبت چې ما ته وشي نو دا ګناه ده خو داسې نه ده چې د پیغمبر ته د ذنب نسبت وشي ته چې دا هم ګینې ګناه ده دا هم ګینې ګناه ده په دې هغه باندې پوه شوې د یو شي نسبت یو ته یو شان ته وي نو د هغه شي نسبت بل ته بیا بل شان ته وي ملا صاحبه پیغمبرانو ته چې نسبت د ذنب راشي نو دلته ټکي یاد که بیا به قرآن کې هم دې په کار راشي بس درې ټکو کې یو ټکی تی مراد درې ټکو کې یو ټکی کله ترک الافضل و اختیار الفاضل ور مبذول وانلی ګوره یو مبذول وي او یو افضل وي نو مبذول خو ډېر بیکار شو نه یو افضل او یو فاضل افضل ډېر غوره او فاضل غوره فاضل هم غوره خو افضل ډېر غوره نو پیغمبر دا فاضل کار وکړي او دا افضل پرېږدي نو نسبت د ذنب ته وشي حسنات الابراري پیغمبران خو د ابرارو نه پسې بری کړه حسنات الابراري سیئات المقربین اوس چې پېښ شولې دا معنا شو یعنی پښتو کې به موږ دا ووایو صاحب علیه رحمته چې دا ګوپیم پروت دی او چکن ورته وایي که څه دام پروت دی او ګوپي تیل خف وروړو نو ګناه دې وکړه زما او ستا دپاره دا ګناه ده خو د ځینې خلکو دپاره څه ده مولا صاحبه نمبر 2 کله نسبت د ذم ورته وکړي په اجتهادي امر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اجتهاد نبی اسلام کړی که نه دی کړی دا یو ناشنا مبحث دی خو چې ته کوم ځای داسې ورته راشي بیا هلته موږ کوو نو ګوره اجتهاد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راشي په یو کار باندې چې وکړو وی نه کړو که اجتهاد یې وکړو دا قیدیان پرېږدو که فدیت یې والو دا قیدیان پرېږدو که قتل یې کړو که فدیت یې والو دا اجتهاد هر کله چې مجتهد اجتهاد کوي خطا شي که هغه پیغمبر دی او که هغه امتي دی په یو اجر ورته میلاویږي او چې رسا شي نو بیا ډبل اجر دی نو چې کوم ځای کې خطا اجتهادي راغله نو خطا اجتهادي کې خو یو نیکي ده خو که رسا شوی وی نو بیا څو وي 2 نیکي وي نو چې هغه 2 نیکو ته والي نو اطلاق پې د ذنب شوی په حقیقت کې نیکي ده دورانې استاد لاړې او رالې بس دا آسان مثال دی که لاړې او رالې بل ناتخوان سره رابطه وکړه څنګه چلې یاره وایي نن خو ما 5000 روپۍ تا وایي چې نن خو زما ورځ د تاوان به چلېدول یاره وایي 3000 به راته پاتې شوي 3000 به راته پاتې شوي 3000 به راته څه شوي پاتې شوي که دې باندې تاسو پې کومه چې دا پروګرام له بوځئ ګوره دې باندې پیسې شیندئ 3000 راته څه شوي دي ملا صاحبه پاتې شوي نن په تاوان نو دا په تاوان کې دی که په ګټه کې دی خو پرون ورته 15 زره میلاو شوي نن ورته 3 میلاو شوي دا 3 خو هم ګټه ده خو چې پرونۍ ته یې واړه یاره وایي نن په تاوان یم نن په څه یم نو ګوره دې ته خطا اجتهادي باندې ورمحول شو او کله د قرب ادنا مرتبه چې پیغمبر همیشه په ترقي وي همیشه زه دې طالبانو ته دایم چې تاسو پاره شئ تاسو یو کار وکړئ د دې اولني کال د دې درس ریکارډ ځان له وکړئ بیا ډېر کلونه بعد تاسو چې په ترقۍ باندې روان شئ کتاب ګورئ چې کتاب په درس کې ته ګوري ته به ترقي کوي چې نه ګوري بیا ترقي نه کیږي په ته په ترقۍ باندې روان یې 2 کاله بعد هغه درس اوره نو پسې خاندې به
دا په ترقۍ باندې انسان صحیح ملا صاحبه روان وي کنه. نو پیغمبر په ډېر سریع ترقۍ باندې دی روان دی، په سریع. نو دته د میاشتې والا نه په دې بله میاشت کې نظر واچي نو دغه ورته هغه د نیکۍ اعلی ترین کارونه ورته په نظر کې د زم په شانته راشي، د زم په شانته راشي. ولې چې ته په هغه درس کې خطا شوی تا له خدای اجر درکړی دی، عمدن خو ته خطا شوی نه وي، د الله د دین دی خدمت کولو، خو ته وایې چې دا خو هلکه زه تېروتی یم، دا خو زه شوی یم تېروتی. لکه په دې اول وختونو کې موږ تقریرونه کول نو ډېر به پکې په تیزۍ کې لاړو. ته په کلي کې یو پیره په تقریر کې ما وایي چې لکه دا خوی مخ چې دا ګیرې خرولي دا خو د ښځو څه خوند کوي، خو ډېرې زیاتې ترخې خبرې مې کړې. دونه ترخې خو په شریعت کې نه دي راغلي، دومره ترخې په شریعت کې نه دي راغلي. نو زه هغه چې به ما ته رایاد شو داسې به ځان سره خیرجه شوم. داسې ډېرې یوازې دا نه، یو پیره ما باندې تقریرونه ډېر وختونه شروع کړي دي د پنځلسي کې به هلته خلکو دغه کول. نو ما ویل که د عاشورا دا معنی ده، نو ما د عاشورا به ویلې او معنی به مې ویله د پنځلسي کوله. بیا چې بې پوه شوم بیا مې واپس د دې خبرو نه رجوع وکړله په منبر باندې چې لکه د عاشورا چې ما کوم فضیلت د پنځلسي بیان کړی دا د پنځلسي نه دی، دا د لسم محرم دی، دا د لسم. نو ګوره دا خو خطا پکې داسې راشي. نو مولوي صاحب د قرب د پیغمبر چې کوم دی باندې د ځان اطلاق څنګه وشي؟ نو د قرب ادنا مرتبه ځکه هغې ته ځم وویلی شي ادنا ته، ولې چې په اعلا ته لاړې نو دا لاندې هغه هم اعلا ترینه نیکي وه، خو په نسبت سره هغه اعلا ته دغه ښکاره کېږي. دې درې قسمه کې به دې ته ذنب د دغه وایي د پیغمبر وایي. داسې نه چې لکه زمونږ او ستاسو په شان ته بدنظري وکړو، غیبت یې وکړو، ورورا حرام وخورو، دغه ذنبونه هلته پیغمبر سره وانه دا د پیغمبر د شان سره لایق نه دي. د پیغمبر ته نسبت د ذنب په دې دریو ټکو کې به موږ کوو. دا عقیده دا خو عقیده هم د ګوره یاد یې کوي، او دا چې دی علم هم دی دا یاد کوي چې بیا په دغه اوس د بابا آدم علیه السلام چې د بوټي نه خوراک کړی یا خو نسیانن فنسیه ولم نجد له عزما، یا خطاءن خطا اجتهادي مې تاسو ته ویلې وه، یا محبتن دا معنا ده چې دیو ته قسمونه وخوړل چې ان تکونه ملکین، تاسو نه ملکین جوړ شي، بیا به ټول عمر د خدای خوشحالئ او تاسو په دې جنت کې همیشه استئ. نو دا خو د دې محبت ته وجې نه ده وخوړل چې د ملکینو جوړېدو څه د محبت و. دته څه پته دا وه چې دا دې نه ملکین نه جوړېږي، بیا به لاندې ځم. او یا تعظیما دکه دی هر څنګه چې وګوره فلم نجد له عزما، تعظیما څنګه ولیکه د الله نوم یې ورته یاد کړو چې وقاسمهما، د خدای نوم او عزت یې ورته یاد کړو اني لکم، نو د خدای د نوم تعظیم وکړو چې ته خدای په نامه راته دې سړي قسم وخوړو او که دا کار زه ونه کړم نو خدای پاک خفه نه شي چې زما نوم یې راته یاد کړو ودې نه کړو، یعنې تعظیما. نو دا څلور خبرې مفسرینو نه چوڼې دا دی د بابا آدم په دغه کې دغه کړي دا راوړي دي د بابا آدم علیه السلام. اصل کې دا تعلق د دې عصمت چې دی د څلورو ټکو سره دی، د عقایدو سره دی، د تبلیغ الاحکام سره دی، د اجتهاداتو سره دی، د افعالو سره دی. نو په عقایدو کې خو پیغمبران بالکل 100% ټیک دي که نه دي؟ خو په تبلیغ د احکامو کې هغې کله خطا شوي دي، وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی نه دي که نه. اجتهادات، نو اجتهاداتو کې د هغوی اجتهاد رسا وي. رسا دا معنا ده که اجتهاد کې خطا دي هم ټیک دی او که رسا دي هم څه دی ټیک دی، خو په خطا باندې یو نیکي ده، په رسا باندې هغه دی. او بل افعال، نو افعال د پیغمبرانو هم ځکه دغه دا ټیک دي، هغې کې ګناه ځکه نشته دی چې موږ ته امر شوی دی چې تاسو د پیغمبر اتباع وکړئ. نو په ناروا کې خو له بیا موږ اتباع به نه وکړی، نو معلومیږي دا چې د هغې نه ناروا کار شوی نه دی. نو ما من ذنبه وما تأخر رازا. فقال احدهم اما انا فاصل لي ابدا وقال الاخر بالمروجين ثم ولد ابدا ولم نكن بكوجه كيما وقال الاخر انا اعتذر النساء فلا تزوج ابدا نرى بفاس سمين دي تفعلتم الذين قلتم كذا وكذا اما خبردار والله ان لاخشاكم ذدير زيات يريدون كيم بنسبت تاسو لله ذا الله رب العزت نواتقاكم اور ډېر پرهیزګان بنسبت تاسو له الله پاک د پاره، لكن يصوم زرو جکیګم او زکو جکیګم منځم کوم او دکیګم او وادم کوم د خذ ثرا فمن رغب عن سنتي فليس مني، بیا غزما په لاره باندې نه دی روان. ګور د پیغمبر طریقه بس درمیانواله. ام دردار رضی الله تعالی عنها به خړه پړه ګرځېدله، هغه رشته دار که راغلي و نو هغه ورته وایي چې دا ولې وایي ابو دردا خو چې کوم دی دغه ته ضرورت نشته،
او خپل عبادت کې نه به ابو دردا ته ټول خبري وکړي بخاری کې بل راشي چې د نفس پتا حق دی د زوجي پتا حق دی دا بکې دا ټول خبري وکړي دا راکه هدايه صلی الله تعالی علیه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي غير الإمداد